مسلمانان دي او د اسلام د وجه نه مظلومان دي، نو د اسلام د وجه نه په ظلم کیږي، نو ځکه هغه ووایي چې دا آزاد کا. نو آیا دا خبره بده وکړه چې مسلمانان د ظلم نه آزاد کا؟ مسلمانان چې د اسلام د وجه نه په هغې ظلم کیږي، نو د هغې آزادول دا ضروری کار دی، او دا مخکې متاوي والمستضعفین من الرجال والنساء، کمزوري خلق آزادول دا جهاد دی، او بیا چې د اسلام د وجه نه کمزوري کړي، نو دی په دې خبره پوهېږي نه، خو خبره کوي. ثم بعثنا من بعدهم موسی، بیا ولېږه موږ د دې نه وروسته موسی علیه السلام بآیاتنا سره د خپلو آیاتونو نه. د لیډرانو دپاره د آیاتونو ضرورت شي، آیاتونو ضرورت د پیغمبر دپاره. بآیاتنا الی فرعون، فرعون ته وملئه او دغه سردارانو ته. فظلموا بها، نو دوی په دې آیاتونو باندې ظلم وکړو. ظلم دغې ته وایي چې ویې نه منل. فانظر کیف کان عاقبة المفسدین، وګوره څنګه و انجام د فساد کوونکو. وقال موسی، موسی علیہ السلام یا فرعون انی رسول من رب العالمین، فرعون زه خو رسول یم د طرفه د رب العالمین نه. رسول دی او رسول قائد می، رهبر می، راهنما می. ته ورته لیډر وایې او که ورته وایې نو لیډر خو لارښودونکي ته وایي، راهنمایي کوونکي ته وایي. راهنما دې ورته ووایې بس دا ټیک ده. پیغمبر راهنمایي که نه، لارې ښیي خلکو ته. حقیق علی الله اقول علی الله الا الحق، زه ثابت قدم او کلک ولاړ یم په دې خبره باندې چې زه به نه ویم د الله تعالی په باره کې مګر حق خبره. پیغمبر د الله تعالی په باره کې بله خبره نه کوي، حق خبره کوي. حقیق علی الله اقول علی الله الا الحق، زه ثابت قدم ما، کلک ولاړ یم. زه د دې خبرې حقدار او لایق یم چې زه به د الله په باره کې بله خبره نه کوم سوا د حق نه. نور خلق خو د الله په باره کې نورې خبرې کوي، ګډې وډې وایي، د ځانه خبرې جوړې کړي، په الله تعالی یې ورتپي، وایي الله پاک داسې ویلي، دروغ وایي. خو پیغمبر دا کار نه کوي، پیغمبر په الله تعالی باندې دروغ نه وایي. او دویمه معنا دا هم ټیک ده چې حقیق علی الله اقول، زه حریص یم، زما ډېره مینه ده د دې خبرې سره، زما ډېر محبت دی د دې خبرې سره چې الله اقول علی الله الا الحق، چې زه به نه ویم د الله تعالی په باره کې مګر حق خبره، د ځانه خبرې نه کوم. هر پیغمبر کله خبره کوي انی رسول امین، انی رسول امین، زه رسول یم امانتدار. امانتدار معنا دا ده چې د الله تعالی خبره بلا کم و کاست بیانوم، هغې کې څه کمې زیاتې نه کوم. قد جئتکم ببینة من ربکم، ما راوړي تاسو ته دلیلونه ستاسو د رب د طرف نه. فارسل معي بني اسرائیل، آزاد که ما سره بني اسرائیل، پرېږده ما سره بني اسرائیل د خپلې بندګۍ نه د الله تعالی بندګۍ ته. نو دا خبره اوس د قوم پرستۍ خبره خو نه ده چې بني اسرائیل مسلمانان دي او فرعون ته وایي چې زه د الله تعالی پیغمبر یم. نو ته خبره مو منه، د الله تعالی خدایي مو منه. او دا خو یو دعوت خدا دی. دویم دعوت بیا دا دی چې دا مظلومان آزاد کا، دا مظلومان د خپلې بندګۍ نه پرېږده چې د الله تعالی بندګي وکړي. نو دې کې د قوم پرستۍ څه خبره ده؟ د مظلوم دپاره آواز اوچتول او هغه د الله تعالی بندګۍ ته آزادول، د انسان د بندګۍ نه آزادول، دا کار خو د هر پیغمبر دی. هر پیغمبر چې دی هغه د دنیا انسانان د انسانانو د غلامۍ نه ازادوي او د الله تعالی غلامۍ لی ورکوي. نو موسی علیه السلام هم دا کار قال ان كنت جئت بآية، د ورته وویلې فرعون که تا یو نښه راوړي نو فات بها، نو رایوړه پیښې که ان كنت من الصادقین، که ته د رښتینو نه یې. د لیډر نه څوک معجزې غواړي؟ نه دی، پیغمبر دی. هغه فرعون هم په دې پوهېږي چې د پیغمبر دی، د پیغمبرۍ دعوه کوي. خو دا بېله خبره ده چې مني نه. اوس ولې نه مني؟ نو قرآن د هغې ذکر کړی دی. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، انکار یې ترنه وکړو، ښایي په یقین راغلی او چې دا موسی علیه السلام د الله تعالی پیغمبر دی، خو ظالمانو تکبر یې وکړو، ظلم یې وکړو. نور یې ښه پېژنده. فالقى عصاه، نو واچوله خپله کونټه، فاذا هي ثعبان مبین، نو ناڅاپه په دا یو اژدها وښکاره. اژدها وه، ثعبان اژدها. دې ته کله قرآن ثعبان وایي، کله ورته حیة تسعی وایي. خبره باندې پوه نه شوې؟ او د دې نه علاوه یو لفظ ولا بل هم وایي، جان کانها جان. نو ګوره جان چمچمار ته وایي، نری او انتهایی په پورتۍ سره تاویږي را تاویږي، حرکت د هغه ډېر زیات تیز، چمچمار ورته وایي. او حیتون خو مطلق څه ته وایي؟ مار ته وایي. او ثعبان اژدها ته وایي، غټ مار ته وایي.
نو دا غټ مارو که وړوکی مارو که اسې مارو وایم مار خو دواړو ته وایي حیتون خو مار ته وایي اژدها ته هم وایي او دی جان ته هم وایي و خو دی جان پوهېږې په خبره باندې یا و ثعبان اصل خبره داسې ده و خو اژدها غټ یو شی و خو پورتي پکې دومره وه لکه د چمچمار په شانتې یعنې غټ شی چې هغه ډېر زر حرکت نشي کولی خو د موسی علیه السلام د دې کونټۍ نه یو اژدها جوړه شوه او هغه اژدها حرکت دومره تیز کاوه لکه چمچمار چې څنګه حرکت کوي نو دې کې تطبیق وشو تطبیق داسې وشو چې و غټه او حرکت ډېر تیز کاوه ثعبان اژدها وه خو د چمچمار په شانتې حرکت یې کوه ونزع یده راویست د خپل لاس پرې ترخ کې د الله داسې وربې فاذا هي بیضاء نو دا لاس داسې چمکېدونکی او پړقېدونکی او للناظرین د کتونکو دپاره داسې برېښې وه بلکل لکه نور چې برېښ وایي دا بله معجزه شوه قال الملأ من قوم فرعون وی سردارانو د قوم د فرعون نه ان هذا لساحر علیم دا ډېر هوښیار جادوګر دی بس خو څه خبره به یې کوله دا یې وکړه او دا یې غلطه خبره په دې وکړه چې وروسته وایي یرید غواړي ان یخرجکم من ارضکم چې وباسي تاسو ستاسو د ځمکې نه فماذا تأمرون نو تاسو څه حکم کوئ و دا وارخطا شوی دی د وارخطایۍ دوه دلیلونه دي یو دلیل د وارخطایۍ دا دی چې یرید ان یخرجکم جادوگر دی او تاسو د دې حکومت نه ختموي ان یخرجکم من ارضکم معنا دا ده چې د ملککم وي قرطبي وي من ارضکم یعنی ملککم ستاسو نه حکومت علی نو دا چېرته د دنیا په تاریخ کې شوي دي چې جادوګر د جادو په وجه د چا نه حکومت اخیستی دی جادوګر خو زیات نه زیات څه ډولکي مولکي هغه دغه ورسره یې څه کړنګول را کړنګول وکړي او څه واړه ماڼه ځان ته راجمع کړي سادهګان غونته کړي او بیا پې څه دوايانې مویانې خرڅې کړي او څه تماشا او د نولي او د مار جګړه ورته وښیي او ځان له څه پیسې میسې والي ځان له سیر وړه بچو له وګټي دغه خو دا کار او په دنیا کې چېرته دا شوی دی چې چا د جادو په وجه د چا نه حکومت اخیستی چې فرعون وایي یرید ان یخرجکم او داسې نه وایي چې ما وباسي وایي تاسې وباسي یو ځل وایي حکومت زما دی بیا چې کله پې سخته راشي وایي ستاسو دی وایي تاسو ته کار خراب دی وایي ستاسو ته خطره ده خطره ځان ته وي خدای وایي تاسو ته ان یخرجکم داسې نه وایي چې ان یخرجنا تاسو به د ځمکې نه وباسي تاسو نه به حکومت والي نو دا یو بوکلاهټ شو دویم د ده هغه وارخطایي دا نه چې فماذا تأمرون څه حکم کوئ جي نو یو خو هغه فرعون دی چې یو طرف ته د خدای دعوه کوي نو د خدای دعوه چې کوي خو حکم به دی کوي او بل طرف ته خلکو ته وایي جي ستاسو څه حکم دی ستاسو یې څه حکم دی تاسو په دې خبره باندې پوه شئ زموږ په علاقه کې ردی خان او د کسان جګړه به وه نو هلته یو سړی و په هغه پورې بیا هغه خپل زمیندار خاندله وایي چې دا ډزې شوې نو ده به ما ته وایي چې یاره دا کم ځای به ډېر محفوظ وي ما ورته وایي چې دا لښتی به ډېر محفوظ وي په لښتي کې مې سم لاو نو لښتی خو ګنده اوس ښه اوبه وې پکې وایي ما به ورته وایي چې څنګه چل دی وایي ده به ما ته وایي چې ډزې کېږي ما چې یاره دا سر دی لږ لږ پکې ورټیشه وایي دلته به پکې بیا به پکې په یو طرف به پکې داسې ورغړېد وایي بیا مې ورته وایي چې نه یاره لږ د املا دی لږه دغه ده نو وی ښه مې پکې وایي دغه مې پې وسو نو ښه مې پکې وښولاو وخت مې پې راغلی ما به ورته چې په دې بل طرف سمله بیا بې وروستو قصې کولې نو دا فرعون وارخطا شوی فماذا تأمرون دي تاسو څه حکم کوئ نو دې خر اوس په د اوسه پورې خو نو دا ير دي چې د خدای دعوه ما کړې ده حکم به دوی کوي نو دا دغه وجه نه بعضې علماو دا لیکلي وروستو ما یو ځای کې حواله چېرته اغوستې دا به درته بیان کړم چې د موسی علیه الصلاة والسلام یو روب په دې فرعون باندې چې وی به لیده نو متیازې به ترې بېدې نو بس وارخطا کېده به دا د پیغمبر یو روب که نه پیغمبر خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مطلب یرید ان یخرجکم غواړي چې تاسو وباسي من ارضکم ستاسو د دې ځمکې نه حکومت درنه والي فماذا تأمرون نو چې تاسو څه حکم کوئ څه حکم کوئ چې هغې ورته ویلی چې د کټ لاندې سمله چې ورته ویلی د خپل تخ لاندې سمله دغه حکم یې ورته کړی وی نو دا قالو دی ورته وی ارجه و اخاه مهلت ورکه دله ارجه اخر امره د دا معامله لږ وروستو که هغه هم په دې پوهېده چې دا داسې وړه خبره نه ده چې فرعون یې وارخطا کړی دی نو داسې وړه خبره نه ده پوهېږې په دې پښتو باندې که نه آیت ته سوچ کوه فرعون یې وارخطا کړه نو دا داسې وړه خبره نه ده چې موږ وایو چې یاره په دې وخت کې وله سزا ورکړه نو ځان ورته معلوم و چې فرعون وارخطا شو نو دا به څوکي ارجه مهلت ورکه دله د دا معامله رنګ وروستو که اطمعه ودعه یرجو پرېږده چې دی لږ انتظار وکړي
او وارسل فيلم واخاه د دې رور لم مهلت ورکا وارسل فيلم داین حاشرین اولګه پرې خارونو کې راجمه کوونکی سوق براجمه کی یا تو کبه کل ساحر علیم راجمه به تعالی جادوګران هر یو جادوګر پویا وجاء السحرة فرعون اور لا جادوګران دی فرعون لا حکومت او راجمه قالوا ورتوي ان لنا لاجرا مقتبس مزدوري ملاويږي ان كنا نحن الغالبين کومه غالب شو کومه ته مناظره وګټله دا د مناظره د پاره دار سرمنو اسمان غړبوي راغړبوي پر طالبانو کې څوک نشته چې راګيري کی مناظره وسره وکي پوهیږي په خبره ځینې خلک داسې وي خارختي ګوي مناظره کو نو پر طالبانو کې یو چا سره مناظره دی وکي کنه پوهیږي په خبره ستاسو دومره حیثیت خو نشته ته ما مخې راشي لاشه پلان دا څوک راول بار نه چې کراچۍ نه لاهور نه څوک غټ خلک راول نو ما په مخې خبري وکي ته طالبانو سره کېنه د طالبان دی پوهیږي چې ما یو شاګرد به دی پوهیږي وجاء السحرة فرعون جادوگران فرعون لرا قالوا ان لنا لاجرا مقتبس ملاويږي کنا سبا ملاويږي تا ته هم سم ملاوشي ان كنا نحن الغالبين کومه چرته غالب رالو دا قال غوي نعم ولې باندې ملاويږي تاسو خو اصل د پیسو د پاره لګیا یا سبا درکو کنه بغیر پیسو نه تاسو کار کوي نعم ولې باندې ملاويږي وانکم لمن المقربين او تاسو به دا کسانو نه چې ما سره ډیر نږدې دي ما سره به نږدې بیا ناسه پوهیږي په خبره باندې دا کرسي به ما سره نږدې قالوا يا موسى دی وی اے موسی اما ان تلقي میدان جوړ شو داسې تاسو اندازه لګوي کنه داسې یو لوی میدان دی موسی عليه السلام او هارون عليه السلام دي چې ته اوسو مرګري بور سره او د فرعون او دا یو کر فرد او یو ټره پر دا او هټو بچو دی او یو لوی چغی چغاری دی او فوجونه دی او پولیس دی او یو لوی حل چل دی او دی بل طرف ته د الله تعالی یو دو بندگان دي پوهیږي په خبره چې صرف د الله تعالی په باور باندې اعتماد دی توکل علی الله او دا دنیا یو بل ته ګوري دا به د موسی سره مناظره وکړي دا ته وګوره د سره مرګري نشته دا خو یوازې را روان دی دا لیکن موسی علیه السلام عظمت ته ګورئ د پیغمبر دا قدر چې د سړي په زړه کې پیدا کېږي نو هله پیدا کېږي چې سړی هغه تصور د هغه ځای وکړي چې په داسې وخت کې چې ټوله بادشاهي یو طرف ته ده او دا کر و فر او دا لکونه خلک دا تورې تپې روانې دي او دا مقابله کې دا چغې چغارې وباسي او دا دوه د الله تعالی بندگان صرف د الله تعالی په باروسه باندې راوتې دي بس زموږ خو الله نه بغیر بل څوک نشته او میدان ته راغلی او دا لیکن انجام صحیح بیا موسی علیه السلام د عظمت په دغه وخت کې خو عام سړی چې هغه لږ غونې په هغه کې څه بېکارتوب نه خبره نشي کولی د هغه نه وارخطا کېږي موسی علیه السلام لکه د غر غوندې استقامت اختیاروي پوهېږې په خبره باندې د غر غوندې په خپل ځای ولاړ دی اړو د دې خلکو نه مرعوب کېږي نه دا ورته تاسې کوړی معزدین ماشي مچان ورته ښکاري او راغی مخامخ ودرېده او وروستو ځای کې به راشي هغه جادوګرانو ته یې خدای م غرق کوي ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا په الله دروغ مه تړئ زه جادوګر نه یم فیسحتکم بعذاب الله به د باندې قهر نازل کړي دا څه کوئ هغې م پوه شو چې اوهو دا خو رښتیا جادوګر نه دی جادوګر داسې نصیحتونه کوي هغه چې راشي نو هغه څه چاپلوسي او څه قیسه میسه یې هغه د پیسو وکړي بس نو هغې په خپل منځ کې فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوا هغې په خپل منځ کې اختلاف وکړو د سره مناظره نه کوو فرعون ته خبر شوی ښه ما راغوښتي یې ما د باندې سرکاري خرچه کړې ده په سرکاري میلمستیا مې راغوښتي یې او پیسې مې در کړي دي او دا مې کړي دي او تاسو به اوس مناظره نه کوئ ورنه هغې پوه شوي و چې مناظره نه ده په کار ځکه خې بیا وروسته وی چې وما اکرهتنا علیه من السحر چې کوم سحر تا په موږ باندې په زور کړی دی هغه به راته الله تعالی وبخي انا نطمع ان یغفر لنا خطایانا موږ ته به الله تعالی زموږ غلطي قال القوا موسی علیه السلام ورته وی واچوئ چې څه اچوئ نو هغه واچوئ څه به درسره نو هغه راواچوئ فلما القوا ارکله چې دي واچولې خپلې کونټۍ مونټۍ سحرو اعین الناس جادي وکړو په سترګو د خلکو باندې علماء لیکلي دي چې دا څه شابه د بازي وه حبال من ادم د سرمنې نه سره سۍ جوړې کړې وې څه کلمې ملمې به را جمع کوه کلمې خو یې که نه دا کلمې به یې چېرته راوړې وې او په دې کې پاره اچولې وه نو هغه پاره خو چې ګرمه شي نو هغه خو څه کوي بیا حرکت کوي دا ترمامیټر چې ته به ګورې راولې دا خو چې په خولې کې کېږدي نو خو ګرم شي نو بره خېږي که نه نو دارنګې دا چې ګرمه شو نو دا به حرکت به یې شروع کړو نو خلک سادهګان د دې نه څه خبرو هغې وایي چې دا خو هلکه سرمن ده ماران دی او د دنیا خوځېږي داسې بې شمېره په لکونو به وکړو
سحروا اعین الناس جادو کو پسترګو د خلکو باندې واسترهبوهم خلق او يرول وجاءوا بسحر عظیم او پیش کوي او ډیر لوی سحر د خلکو په نسبانه د خلکو په نسبانه دا ډیر لوی سحر وو. واوحینا الی موسی او وحی وکړه موږ موسی علیه السلام ته ان القی عصاک چې ته د خپل کونټه ور واچوه فاذا هي نو چې کونټه ور واچوله نو تلقف ما یافکون تیر کړه غدروغ چې دی جوړ کړیو نو کونټه نه اجدها جوړه شو او هغه تیر او د تیرولو دوه معنی دي. دا ممکنه ده چې تله او دار سره په خلی کړی کونټه مونټه سره په خلی کړی دي ته ویلي چې څنګه چل کوي وس بس پته ولګی دا خو جادو نه دی. او یا معنی ده چې هغه کونټه اثر داسې و چې هغه اجدها کوم ځای ته رسېده نو بس هغه رسې ښکارېده او هغه کونټه ښکارېده بیا پکې حرکت نه و هغه اثر ختم شو حرکت پکې ختم شو. فوقع الحق نو حق ثابت شو بطل ما كانوا يعملون و برباد شو هغه عملونه دروغ شو دي جوړ کړي. فغلبوا هنالك کمزوري شو دا مغلوب شوې بیلله مناظره وبیلله هنالك په دغه ځای کې وانقلبوا صاغرین او واپس شو ذلیلا زوړن سټ روان شو فرعونیان. والقي السحرة ساجدين نورا پریوتل بے اختیار دا جادوگران سجده کوونکی. وګوره جادوگران سره د جادو علمو په دې پوهېده چې زموږ دا جادو دی او د جادو نه دی بس بے اختیار را پریوتل. او فرعون چې دی هغه سره د جادو علم هم نو ګوره د جادو هغه علم هم پکار شو علم خو کنه علم خو پوهې ته وایي پوهه ده نه پوهه نه ښه ده نو نفس پوهه ورسره به په دې پوه شو چې دا جادوګر نه دی فورا بے اختیاره په سجده پریوت. قالوا دی وی آمنا برب العالمین مونږ ایمان راوړل پر رب د مخلوقات او رب موسی او هارون چې رب د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام دی ځکه چې هغه پیژني دا نور خو نه پیژني. قال فرعون ورتوي آمنتم به ولتاسو په باندې ایمان راوړ قبل ان اذن لكم مخیر دین چې مارته اجازه کړې وې ان هذا لمکر مکرتم فی المدینه دا واستاسو یو سازش دی تاسو کړې په خار د مصر کې لتخرجوا منها الها چې وباسه دین دی باشندگانو. او قرطبی وی لتستولوا على مصر دا تاسو په مصر قبضه لګوي دا چل دا تاسو د مخینه صلاح کړی و چې دی براشي او دی به داسې چلو کی او بیا به خامخا مقابله دا دومره دروغجن سړی دا بيدین خلق دا دومره دروغجن او دومره دوکماران او دومره مداریان فورا څنګه دروغ جوړ. فسوف تعلمون تاسو به پوه شئ لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف زب پریکم تاسو لاسونو په عدل بدل ثم لو صلبنكم اجمعين بیا تاسو په سلیکم ټول دا. قالوا دی ورتوي ان الى ربنا لمنقلبون بشکم خپل رب ته واپس کیدونکو کتم لکه او سزا را کې خپل رب له واپس زو خیر دې دا براته حاجی دا د الله تعالی په لار کې دا مسائل خورازی کړه مشکلات خورازی. وما تنقم منا او زمون ګناه سره چې موږ سره دا چل کې موږ څه چل کړی موږ رب من زکه الله تعالی تم رب وي زکه. وما تنقم منا او تبد نغنی او عیب نغنی زمون الا ان آمنا بیاات ربنا مگر دا خبره چې موږ ایمان راوړ په آیاتونو د خپل رب لما جاءتنا چې کله موږ تراله او موږ په پوښښ ایمان هم راوړل دا څه ګناه خبره. ربنا افرغ علينا صبرا اذا منګ رب راتوي کې پمانه صبر وتوفنا مسلمین او وفات کې منګ له دنیا نه مسلمانان او تابعدار نه د مسلمانۍ سبق د چا نه زده کړو دا مسلمین ټکي نه چا نه زده کړو د موسی عليه السلام نه زده کړو. وقال الملأ من قوم فرعون او سرداران د قوم د فرعون اتذر موسی وقومه ليفسدوا في الارض ولتپریدی موسی عليه السلام او د قوم چې فساد کې پسمکه کوي و يذرک و الهتک او پریدی تاسو تا خدایانو و آلهتک استا خدایان. نو د فرعون خدایان سوق نو چا وی چې فرعون بم د بت په نوم باندې د نور په نوم باندې بوتان جوړ کړی او هغه ته به سجده کوله خبره باندې پونش. یو قرائت پکې ده و یذرک و الهتک الهن ورته وی په عربی ژبه کې و یذرک او پریری تعالی را و الهتک او استا خدای چې د بت د نور په نوم دی جوړ کړی دی په خبره باندې. میه بنت عتبه یو خزدا او هغه شعر ویلې ده په دې باندې پوه نشوي هغه وی تروحنا من اللعباء عصرا مازیګر د لوبو نرالو فاعجلنا الالهه ان تؤبا نو جلدی موکړه چې تنور پرې نوزي د نور د پریوتونه مخکې کور تراشو فاعجلنا الالهه نو الهه وی نور ته وی نو ويذرك والهتك يا وذرك ويذرك والهتك تا پریدي او ستا خدای چې هغه څوک دی نور د نور په نوم باندې را نور ته وای اسم نور ته وای. فرعون د دې د خپل نوم خدا نه وکنه
پوهېږې په خبره باندې د دې فرعون نوم منفتح و خو فرعون خو یې لقب و نو ځکه به یې ځان ته وي پرون تا ته ما خبره کړې وه چې دې هر یو بادشاه به خپل تعلق یا د نور سره او یا د سپوږمۍ سره چې کوم وطن کې به د کوم شي عبادت و نو نمرود د ننار سره خپل تعلق ثابتاو چې زما د سپوږمۍ سره تعلق دی او فرعون د رع سره خپل تعلق ثابتاو چې زما د نور سره تعلق دی نو وې زه د نور سره مې خصوصي تعلق دی زما بادشاهي ځکه ومنئ نو د نور خو د خلکو حاجي معبود په هغه زمانه کې دا مطلب دی دا خبره په قطرب هم لیکلې ده کتاب الازمنه و تلبیه الجاهلیه کې دا مطلب دی وقال سنقتل ابناءهم دوی مونږ به په دردناکه طریقه مړه کړو دي زامن حلال به کو ونستحيي نساءهم او ژوندی به پرېږدو د دې ښځې وانا فوقهم قاهرون او مونږ د دې د پاسه زورور یو مونږ به ورته قهریږو نه جی قاهرون مونږ سره طاقت دی مونږ زورور یو طاقت والی نو مخکې نه هم دا طریقه شروع کړې وه خو اوس بیا شروع کړه قال موسی لقومه موسی علیه السلام خپل قوم ته ویلو استعینوا بالله واصبروا مدد غواړئ د الله تعالی نو صبر کوئ اصل کې د قوم ورته ووایي چې یاره ستا د راتلو نه مخکې او ستا د راتلو نه بعد موږ ته ډېر تکلیف دی اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا چې ته نوې راغلی هم موږ ته مشکل و چې ته راغلی هم موږ ته مشکل دی څه چلو موږ وې ته به هم د مصیبت نه خلاص کړې نو تا راته وې ورسره په ډغره شې نو ښه دی ورسره ور په ډغره کړو وایي ستا زمونږ مثال داسې دی لکه د شپنکي نه چې بیزه زمری ونیسي او نیمه دې خوا دی راکاږي او اخوا هغه زمری راکاږي په منځ نیمه کې نو هلته راته وی په فرعون ورځئ نو تم نه پرېږدي او هغه هم هلته نه پرېږدي هغه هم وژني نو په منځ کې دې مونږ نیم کړو نو موسی علیه السلام ته وی استعینوا بالله واصبروا د الله تعالی نه مدد غواړئ او صبر کوئ صبر کوئ څه معنا ده ټینګ اوسېږئ د دې تکلیفونو باوجود په د ایمان باندې ټینګ اوسېږئ ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده بشک ځمکه د الله تعالی دا ورکوي په میراث کې هغه چاته چې د هغه خوښ شي د خپلو بندګانو نه والعاقبة للمتقین او بهترین انجام خو د متقیانو دپاره دی دنیا کې الله تعالی بدل اختیارات درکړي قالوا دی اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا مونږ ته تکلیف را ملاو شو مخکې د دې نه چې ته راته مونږ ته رالې مخکې ستا د راتلو نه ومن بعد ما جئتنا او پس ستا د راتلو نه قال دوی عسى ربكم ان يهلك عدوكم قیدې شي چې ستاسو رب ستاسو دشمن تباه کي ويستخلفكم في الارض او تاسو له مشري درکړي په ځمکه کې فینظر کیف تعملون نو بیا به ګوري تاسو څه کوئ دا چې کوم سړی ډېر اوچت اوچت ټوپونه وایي که نه چې داسې نه ده پکار او داسې نه ده پکار نو چې دله یو څو ورځو لپاره ورکړي چې ته څنګه چلې زه ته وکړه که نه لګو پته خو دې لګه ولګي دا خبره پکې یاده ساته تاله به خدای درکړي خو بیا به درته ګوري چې ته څه کوې په بل باندې خو خبره کول اسانه ته نشي چلولی خو ته په خپله شي فینظر کیف تعملون نو ګوري به چې تاسو یې څنګه عمل کوئ ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات او بېشکه دا دلته مې هغه د قرطبي خبره نقل کړې سعید ابن جبیر وایي کان فرعون دا فرعون چې و قد ملئ من موسی رعبا دا د موسی علیه السلام نه سخت یېرېده نو فکان اذا رآه چې فرعون به موسی علیه السلام ولیدو نو بال کما یبول الحمار نو داسې به ترې متیازې بهېدې لکه د خره نه چې بهېږي خر په لاره روان یو متیازې ترې بهېږي ده به هم بیا ځای ناځای نه ګوټه خو متیازې به ترې بهېدې دا قرطبي لیکلي ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین او بېشکه موږ ونیول فرعونیان په قاتونو باندې ونقص من الثمرات او په کموالي د میوو فصلونه او میوې به کمېدې لعلهم یذکرون دې دپاره دې نصیحت قبول کړي فاذا جاءتهم الحسنة چې کله به په ښه حالت راغی قالو وی بې لنا هذه دا زمونږ د وجې نه راغی دا زمونږ حق دی دا خوشحالي خو زمونږ حق دی مونږ ښه خلک یو وان تصبهم سیئة او که تکلیف به ورته ورسېدو یطیروا بموسی دی به بدپالي نیوله په موسی علیه السلام باندې ومن معه او څوک چې د سره و مشکل به پرې راغلی وی دا موسی علیه السلام چې کله راغلی دی نو به دلته دا جګړې جوړې دي او دا چل دی او هغه چل دی او اختلاف یې پیدا کړی دی سم سمکې و خو بس دا زموږ هر څه خراب کړو یطیروا بموسی بدپالي به یې نیوله په موسی علیه السلام باندې ومن معه او څوک چې به د سره و الا خبر شي انما طائرهم عند الله اصل قسمت د دې خدای الله تعالی سره دی د خپل قسمت پته خو تعالی ولګي چې دوزخ له لاړ شي د دنیا کې به داسې قسمتي دی وایي دا تکلیف شو دا تکلیف شو اصل بدقسمتي او سپېرتوب دی هغه دی چې د مرګ نه پس به ته پته ولګي دا مطلب دی یا دا مطلب چې قسمت خدای الله تعالی په لاس کې دی دا د چا د راتلو د تلو د وجې نه خو نه دی او بیا د پیغمبر په وجه باندې د پیغمبر په وجه بدقسمتي راځي که خوش قسمتي راځي الا انما طائرهم عند الله خبر شي د دې هغه
تقدیر د طائر نه مطلب دی مطلب خو دا بدپالی دا په تقدیر باندې اعتراض کوي چې د تقدیر د وجه نه بدل شو خراب شو نو د طائر نه مراد دا تقدیر او دا فیصله خو د الله تعالی په اختیار کې دي ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي وقالو دی بوي مهما تاتنا به من آیت هر هغه شی چې ته مونږ ته راوړې یو معجزه لتسحرنا بها چې ته په مونږ باندې جادو کې فما نحن لك بمؤمنین پتا باندې ایمان نه راوړو پیغمبر به معجزه پیش کړه د بوته دا جادو پیش کړ مهما تاتنا به کما معجزه چې ته مونږ ته پیش کې چې مونږ باندې جادو کې نو مونږ ایمان نه راوړو فارسلنا عليهم الطوفان نو دا الله تعالی په دې باندې مسلسل دا مختلف عذابونه راوست راولېږه مونږ په دې باندې طوفان بارانونه ډېر زیات باران طاف یطوف هغه شی چې د حد نه زیات شي هغې ته طوفان وایي که سیلۍ که باراني که بل څه بلای سیلابي که اوبی طوفان دا الطوفان ما کان مهلکا چې تباهي راول من موت مرګو زیاته شو دام او سیل یا سیلابونه زیات شو اصل کې طواف یطوفو تاویدو ته وایي مطلب دا جزیه او راځي په هغه طرف باندې دا خبره بار بار هغه یو ځای راځي خلک تباه کېږي د هغې په وجه باندې خلک بربادېږي د هغې په وجه باندې دا ما یطیف بهم فیهلکهم فارسلنا علیهم الطوفان راولېږه مونږ په دې باندې د باران ډېر زیات طوفان باران والجراده او ملخانو په فصلونو کې ملخانو شو والقمل او سپګې قمل سپګو ته هم وایي سپګې خو پېژنې په دې جامو کې چې کېږي په دې یختو کې کېږي د صفایه د نه کولو په وجه کېږي کله کله د خدای یو قهر او غضب هم راشي په دې برطانیه کې یو 25 کاله مخکې داسې یو طریق راغلی و چې بس سپګې په دې خلکو کې شوی نو ما اخبار کې کتلی وو وایي چې بل علاج نشته خو ورته وایي تنګې تنګې ګومنځې پیدا کړي او سرونه پې ګومنځوئ نو ما ته هغه د خپل وطن هغه د دې علاقې هغه دا نه ګومنځي په دې کې دا وړې وړې غونې ګومنځي او نری نری ما ته دا رایاد شو ما دا اوس وګوره دې دا خیال چې مونږ ترقي یافته یو وایي ګومنځې پیدا کړي او سرونه ګومنځوئ وژنئ نو کښېنئ به یو بل سپکې وژنئ ستاسو دغه کار ترقي یافته یې دا عذاب دی د الله تعالی طرف نو دې ته قمل وایي دارنګه د قمل یو معنا خلکو کړې ده صغار الدبا دوبا چې ورته وایي دوبا په دې دوبۍ په دې اماراتو کې یو ځای دی دوبا یې نومېده دبا ورته خلک وایي دبا حصن ورته وایي دبا حصن قلا ته وایي د بندر عباس طرف ته دی ایران طرف ته دی دغلته دی الفجیره نه دی مخکې دغه طرفونو کې دی نو دې ته دوبا او د دوبۍ ته هم دوبۍ وایي دا دوبۍ معنا دا د دوبا تصغیر دی دې معنا دا داسې خاص قسمه ملخان دي چې واړه واړه دي لا د الوتو نه دي او غزرې غټې شوي نه وي نو دې ته قمل وایي صغار الدبا او الدبا څه ته وایي الجراد قبل ان یطیرا دا ملخ ته وایي چې لا الوتی نه وي هغه ملخ چې والوځي نو بیا ورته جراد وایي او چې لا الوتی نه وي نو هغه ته بیا څه وایي هغه ته بیا قمل وایي دا مطلب چاوی د دې نه مراد السوس د دې نه مراد سپګۍ دي یو سپګه ده یو سپګۍ ده نو سپګۍ په دې غنمو کې او په دې نور په دې خوراک په دې سيزونو میزونو په وړو کې کېږي هغسې وړې وړې غونته کېږي سرې سرې غونته کېږي د وړو کې کېږي چې دا ډېر وخت وشي په دانو کې هغې ته سپګۍ وایي سوس ورته وایي په عربۍ ژبه کې والبراغیس او ورږې برغوث ورږې ته وایي ورګه پیژنې کنه کنه پیژنې نو چرته رسېدې طرفونو ته لاړ چې کوم ځای کې دا صفایي ډېره زیاته نه وي پوهېږې په خبره باندې نو هغې ته نو دا ټول په دې قمل کې شامل دی د قمل دا ټولې معنی دي یو معنی پکې بل هم ده الحمنان حمنان په عربۍ ژبه کې کونې ته وایي کونې پیژنې کنه په دې غواګانو پورې نښلی پوهېږې په خبره باندې نو د غواګانو په دې سرمن کې یو شی کېږي هغې ته کونې وایي نو ګوره دا ټولې د دې معنی خلکو کړي دي پوهېږې په خبره باندې که نه قرطبی پس رااله او دارنګ زاد المسیر پس رااله نو دا ټولې معنی به درته وکړي والجراد ملخان والقمل قمل سپګې ورږې بل څه ما دغه دا څه شی کونی حمنان کونی ته وایي یو خو غوباړی دی په دې غواګانو کې کېږي یا جدا شی دی پېژنئ که نه غوا هم چېرته ساتلي که نه ما غوا ساتلې دي ځکه بیزه مې هم ساتلې ده غوا مې هم ساتلې ده
وایګه په خبره باندې. نو هغه بل یو شی دی کونه خو به دې کېږي راسي دا خرابوي بالکل صحت ولا خرابوي نو به دې ته لرې کې وایګه په خبره باندې. یو غبار جدا شی دی چې هغه پکې ناشته که نه مچ غونته کې دی نو بس بیا به دا لکۍ تاوی او منډه به وایي وایګه په خبره باندې. هغې ته غبار جدا شی دی ګورې کونه جدا شی دی. والجراد او ملخان والقمل او سپگی او رگی او سپگی او کونی دا او ملخان والضفادع او چندخی چندخی وړې رضیاتې په مخه پارسه کې و چندخی وي په خوراک کې په سکاک کې د ډوډۍ کې په بستره کې په بالښت کې په جیب کې پوهېږې په خبره باندې په مخه به الله دې په دې امریکایانو راولي اوس والدم او وینې چې خوله به یې څه شي له وروړه نو بس وینې وینې به وي پوهېږې په خبره باندې که څه شی به اسکو په هغه لوښي کې به وینې آیات مفصلات دا داسې نښې وې چې د دې زمانې د یو بل نه جدا جدا وې یو به راله بیا به زمانه تېره شوه علما لیکلي چې میاشت فرق به پکې په منځ کې و نو به دې به یو شی به پرې راغی بیا پې دا بل راغی بیا پې دا بل راغی فاستکبروا نو دې تکبر وکړو وکانو قوما مجرمین او دا ډېر مجرم خلک و ولما وقع علیهم الرجز هر کله چې به راغی په دې باندې دا عذاب قالو دی به یا موسی ای موسی علیه السلام ادعو لنا ربک بما عهد عندک دعا وغواړه زموږ دپاره د خپل رب نه د هغه مصیبت د لرې کولو دپاره ادعو لنا ربک دعا وغواړه زموږ دپاره د خپل رب نه بما عهد عندک د وجې د هغې وعدې نه چې د الله تعالی ستا سره ده الله تعالی تا سره یو معاهده او یو وعده ده تی پیغمبر یې که نه تی پیغمبر نه د پیغمبر دعا قبلیږي نو موږ له دعا وکړو چې دا مصیبت خدای لري او لئن کشفت عنا الرجز که تا لرې که زموږ نه دا عذاب لنؤمنن لکه موږ به په تا ایمان راوړو ولنرسلن معک بني اسرائیل او تا سره به پرېږدو دا بني اسرائیل که تا زموږ نه لرې که وایي ګوره که نه خلک وایي لرې کوي که نه لرې کوي نو وایي دا چا وی دا زبرګانو وی که دا فرعونیانو وی او قرآن وی فلما کشفنا الله وی ما ته لرې که موسی علیه السلام ته لرې که دا خو د هغه خبره ده لئن کشفت عنا الرجز که تا زموږ نه دا عذاب لرې کړو د دې مطلب دا دی قرطبي وی ای بدعائک ته به د الله تعالی نه دعا وغواړې نو نسبت کله کله هغه مجازن یو تم کېږي که نه سبب تم نسبت ستا په دعا به یې رانه لرې کړي ولنرسلن معک بني اسرائیل فلما کشفنا عنهم هر کله چې موږ لرې کړه د دې نه عذاب الرجز دا عذاب الى اجل دا غنیټې پورې هم بالغوه چې دې غنیټې ته رسېدونکي وو کومه نیټه چې د هغه بل عذاب او د دې په دې منځ کې واذا هم ینکثون نو بیا به یې وعده ماته کړه دومره زړونه یې سخت وو زړه چې ډېر زیات سخت شي که نه نو د کاڼي نه هم بیا ډېر زیات په دې دومره عذابونو باندې پروا نه وه فانتقمنا منهم نمونږ ته بدل واغستو فاغرقناهم فی الیم نو په دریاب کې مرډوب کړو بانهم کذبوا بآیاتنا ځکه دوی دروغجن ګڼي زموږ آیاتونه وکانو عنها غافلین او دوی د هغې نه بې خبره ځان ګڼو واورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها او په میراث کې ورکړه موږ خلکو ته چې هغه به کمزوري ګڼلی شوي وو په ځمکه کې مشارق الارض ومغاربها مشرقونه د ځمکې او مغربونه د هغې ځمکې بارکنا فیها چې موږ پکې برکت اچولی و د مصر د فلسطین د ځمکه او د مصر د ځمکه دا په کومه زمانه کې مولا ورکړه نو ګوره موسی علیه الصلاة وسلام چې فرعون تباه شو موسی علیه الصلاة وسلام بیا چېرته لاړه میدان تیح ته 40 کاله هلته خلکو جهاد نه کوو نو 40 کاله وې دلته اوسېږي بیا د هغې نه بعد بیا هغوی لاړل او د موسی علیه الصلاة وسلام د وفات په دغه زمانه کې بیا رو فتوحات شروع شو نو د دې آیت څه مطلب دی نو وایي دا د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام زمانه یادوي واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون او مونږ په میراث کې ورکړه هغه خلکو ته چې هغه کمزوري ګڼلی شوي وو مشارق الارض ومغاربها مشرقونه د دغې ځمکې او مغربونه د دغې ځمکې د کومې ځمکې التي بارکنا فیها چې مونږ پکې خیر او برکت اچولی او هغه د فلسطین ځمکه او دا مصر هم ورسره ځکه چې خبره خو په مصر کې روانه ده نو دا بیا د چا په زمانه کې راله وتمت کلمت ربک یا د مصر په ځای باندې ته صرف التي بارکنا خو قرآن صرف د فلسطین د ځمکې ته وایي د شام د ځمکې ته وایي نو د شام د مصر په ځای باندې وله مونږ د شام دا ځمکه ورکړه ځکه د داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام په زمانه کې خو په دې شام باندې او په دې فلسطین باندې د دې حکومت راغلی و نو د مصر په ځای موله دا ورکړه اوس دا چې د دې دواړه په منځ کې څومره واسط څومره وخت نو د الله تعالی په نسبت باندې خو دا وختونه څه معنا نه لري سونه کلونه خو د الله تعالی په نسبت باندې څه معنا نه لري د الله تعالی پیمانه ډېره زیاته غټه ده نو د داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام په زمانه کې وله د فلسطین ځمکه ورکړه
دا مطلب شو، دا نه چې د مصر هغه ولو. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض، وبميراث کې ورکړم هغه خلکو ته چې ایوه کمزوري ګڼل کېدې شو. مشارق الارض ومغاربها، مشرقونه داغه مزمکه او مغربونه داغه زمکه، د کوم زمکه التي باركنا فيها چې موږ پای کې خیر او برکت چولې او چې فلسطین ده، د شام او د فلسطین زمکم چاله ورکړه دغه کمزور خلکو لا بنی اسرائیل له چا په زمانہ کې د داوود علیه السلام او سليمان علیه السلام په زمانہ کې. وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل، او پورا شوستا د رب وینا چې خسته وینا او د بني اسرائیل مبارکه بما صبروا زکه چې ثابت قدم پاتې شو. نو څوک چې ثابت قدم پاتې شي نو الله تعالی ولدا انعامات ورکوي. ودمرنا او تبا کړمږه ما کان یسنو فرعون وقومه، چې فرعون او قوم دغه به جوړول ساباده. وما كانوا يعرشون، او هغه چتونه چې دی او چتول آباده. یسنو فرعون نه مراد قلاګان دي، او وما كانوا يعرشون نه مراد څه شي دي؟ هغه باغونه ماغونه او هغه بنگلې وغیرہ، فوجي قلاګانې، باغونه، بنگلې، آباده، برجونه، دا تباش. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر، او پورشت مونږ بني اسرائيل د دریاب نه بحر احمر. فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، دیرال په یو قوم باندې چې هغه چیلو په بوتانو باندې د دوی لپاره. دغلته کې بحر احمر نه چې سړی پوری وځي نو وی د سویز او د اسماعیلیه په دې منځ کې د جزیره نمایسینا مغربي حصہ ده، او دلته کې مفقه نومې یو ځای دی، مفقه، او هغې کې ډېر لوی بوتو، نو هغه بوتانو او دا علاقه په دې مصر کې شامله وه. نو دوی د دې په دې خوا تېر شو چې ویې لیدل چې هغې بوتانو ته سجدې کوي، نو د دې مو ته تندي وخارښتېدل. وایي موسی علیه السلام موږ هم داسې بوت جوړ کړ. او دا هغه قوم دی چې الله تعالی ورته وایي چې د لاړ شئ د عمالقه سره څه وکئ؟ جهاد وکړي. موږ ته خلک وایي تاسو ایمانونه کمزوري دي که نه؟ نو زمونږ ایمانونه د دین هم ډېر زیات کمزوري دي چې خپل پیغمبر ته وایي موږ له بوت جوړ کړه. زمونږ دا مسلمانان خو به د خپل جماعت امام ته هم ونه وایي چې ما له بوت جوړ کړه، که وبه وایي ورته؟ نه وایي ورته. او هغه بني اسرائیلو ته الله تعالی وایي ځئ جهاد وکړئ. قالوا یا موسی اجعل لنا الها، دی وی اے موسی علیہ السلام مقرر که مونږ دپاره داسې خدایان کما لهم آلهه څنګه چې دي دپاره خدایان دي او خدای مونږ لم جوړ کا. قال موسی علیہ السلام ورته وی انکم قوم تجهلون، تاسو ډېر جاهلان خلک یې. وګورو ته دومره دارې په دې ساعت فرعون تباه شو او هغه م ولیدو، بیا هم د اوسه پورې توحید عقیده ستاسو په مزغو کې نه ده ناسته. او زه لا ګیله کوم زه هم خلکو توحید زده نه کړم، او د موسی علیه السلام نه مې زده نه کړه. دا اوس هم لوستلی کار دی، پوهېږې په پښتو باندې که نه؟ ان هؤلاء متبر ما هم فيه، دا خلق چې دي متبر تبا شوی دی، تبا کېدونکی دی، ما هغه شی هم فيه چې دي په دې کوم حالت کې دي. دا خو د تباهۍ سره مخامخ خلق. متبر ما هم فيه وتبرنا تتبیرا. نو متبر ما هم فيه د تباهۍ حالت دی، هغه چې دي پکې دي. د شرک حالت خو د دنیا او د آخرت په دواړو کې د تباهۍ حالت. وباطل ما كانوا يعملون، بحقیقت دی هغه څه چې دي کم عملونه کول. قال غیر الله ابغيكم، موسی علیه السلام ته ولې سوا د الله تعالی تاسو دپاره مقرر کما ولټون تاسو دپاره الهان خدای، وهو فضلکم علی العالمین، والله تعالی تاسو غوره کړي په ټولو مخلوقاتو باندې. دام د خپل زمانې په مخلوق غوره و، ځکه چې نور خو د دین هم پسې ورخ وو. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، او چې کله ما تاسو خلاص کړی د فرعونیانو نه، یسومونکم سوء العذاب، چې رسول به تاسو ته ناکار عذاب، یقتلون ابناکم، په دردناکه طریقه به وجل ستاسو زامن، ویستحیون نساءکم، او ژوندی به ساتل ستاسو ښځې. وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم، او په دې کې ستاسو طرف د رب د طرف نه ډېر لوی ازمېښت. ووعدنا موسی 30 لیلة، دا لاړل هلته بیا میدان تیغ کې ګرځېده. بیا الله تعالی موسی علیه السلام ته وایي چې ته راشه او 10 شپې به دلته ما سره قریب په یو ځای کې په کوه تور کې به وکړي. زما سره معنا دار زما د عبادت او زما د بندګۍ دپاره، دلته به روژې ونیسي او بیا به زه تعالی کتاب درکړم. نو موسی علیه السلام 10 روژې خو ونیولې، بیا د هغې نه بعد 10 ورځې پسې اضافه راغله. دا 10 ورځې اضافه ولې راغله پکې؟ مخکې خو 10 ورځې وې، بیا 40 ولې شوې؟ اصل خو 10 ورځې وې، دا 10 په بیا وروسته اضافه راغله. پخوا به خلکو دا وې، په دې کتابونو کې به هم دا وې، په ترجمو کې به هم ځینو خلکو دا وې چې دا موسی علیه السلام مسواک ووهو، نو ځکه نو مسواک وهل خو ښه کار دی او د پیغمبرانو سنت دی. په مسواک باندې خو د خولې نه ګندګي لرې کېږي،
السواک مطهرة للفم ومرضاة للرب، دا خو د خولې صفایي ده او د الله تعالی رضا ده. نو په دې باندې خو په چا باندې څه نقصان نه لازمیږي، دا د نقصان خبره نه ده. نو زه به په دې پسې ګرځېدم چې دا معلومه کړم چې دا شی څه شی و، دا خبره څه وه. نو بیا مې دا خبره معلومه کړه. امام ابن جوزي وایي په خبره باندې زاد المسیر کې دا خبره لیکلې ده چې اصل کې خبره دا وه چې کله یو میاشت تېره شوه نو موسی علیه الصلاة والسلام ته خو الله تعالی ویلو چې میاشت پس به تاله کتاب در کوم. نو موسی علیه الصلاة والسلام د دې لوږې د وجې نه په دې معده کې داسې یو بسان غوندې یو بړاس غوندې پیدا کېږي، وږم غوندې، موږ ورته په پښتو کې وږم وایو. نو د لوږې د وجې نه د سړي د دې معدې نه یو وږم ځي، هغه وږم ته په عربۍ ژبه کې خلوف وایي. خلوف د بخاري حدیث دی چې لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. د روزهدار د خولې نه چې کوم د معدې د خالیوالې د وجې نه کوم وږم ځي دا د الله تعالی په نسبت باندې د مشکو نه ډېر زیات خوښ دی. موسی علیه الصلاة والسلام داسې وکړو چې څه یو نبات څه شینکی را وشو که او بعضې شینکي داسې دي چې هغه وږم ختموي. لکه مثلا دا دڼیا نه ده، پوهېږې په خبره باندې. ته چې پیاز وخورې، پیاز او یا چېرته کې داسې شی وخورې چې مولی وخورې د مثال په طور باندې، نو بیا چې ورپسې یا ګوړه وخورې او یا پسې شنه دڼیا وخورې، بس د مولی هغه ډرقۍ هغه بېځایه ګند هغه ختمېږي. نو بعضې شینکو کې دا کمال شته چې هغه د معدې هغه ډرقۍ هغه وهم هغه صفا کوي. نو موسی علیه الصلاة والسلام دغسې څه شی وخوړه. نو الله تعالی ورته وایي چې دا خو تا هغه چې کوم وږم د دې معدې د خالیوالي د وجې نه و هغه زما ډېر خوښ و، د روزهدار نه مې هغه ډېر خوښ و، خو تا لرې کړه. اوس لس ورځې بیا نور روجي ونیسي چې هغه وږم بیا پیدا شي. هغې نه پس زه مطمئن شوم چې خبره همداسې ده. پوهېږې خبره د مسواک نه داسې چا د ځانه پکې ډوزه ایښتې ده. پوهېږې په خبره باندې چا به ویلي خدای خبر. دا مطلب دی مسواک سے نقصان دی. ووعدنا موسی 30 لیلة، وعده کړی وه موږ د موسی علیه السلام سره د 13 شپو، واتممناها بعشر، پوره کړې په لسو باندې. فتم میقات ربه، نو پوره شو پوره وعده هغه وخت مقرر د الله تعالی په نسبت باندې 40 لیلة 40 شپې. وقال موسی لاخیه، او موسی علیه السلام خپل ورور ته ویلي هارون چې هارون دی اخلفني، زما خلیفه شافي قومي، زما په دې قوم کې، واصلح اصلاح کوه، ولا تتبع سبیل المفسدین، او تابعداري مه کوه د لارې د فساد کوونکو. ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه، هر کله چې راغی موسی علیه السلام زموږ د هغه مقرر وخت مطابق، وکلمه ربه، خپل رب ورسره خبرې وکړې ورسره. قال دوی رب ارنی، ای زما رب ما ته ځان وښایه، انظر الیک، چې تا ته وګورم. مینه پیدا شوه او دا یې خیال و چې زه خو الله تعالی را سره خبرې کوي نو زما د ارمان به پوره کړي. قال الله تعالی ورته وی لن ترانی، ته ما نشي لیدی. او د لن معنا دا چې په دنیا کې مې نشي لیدی، په دنیا کې دا مطلب شو. لن ترانی، ته مې نشي لیدی، داسې نه چې لن ارا، زه نشم لیدی کېدی. معتزله وایي چې الله تعالی نشي لیدی کېدی، وایي څه دلیل دی؟ وایي دا. نو د دې دلیل خو دا معنا نه ده، دا خو ته ما نشي لیدی، داسې نه وایي چې زه لیدی کېږم، نو ته مې نشي لیدی په دې سترګو. او د لن معنا دا چې په دې دنیا کې دا لن دومره تکړه نه دی چې د قیامت نه خوا عمل وکړي. لن د تعبید دپاره دی، تعبید، خو د قیامت نه خوا عمل نشي کولی. دا مطلب لن ترانی، ته ما نشي لیدی، ولکن انظر الى الجبل، لیکن دې غر ته وګوره. فان استقر مکانه، که دی په خپل ځای ټینګ شو، فسوف ترانی، نو ته به بیا ما وینې. نو دا خو تعلیق بالمحال نه دی کنه، دا تعلیق بالممکن دی. د غر ټینګېدل په خپل ځای خو بجای خود ممکن دی. نو د دې وجې نه دا یو علقها باستقرار الجبل وذلك غیر مستحیل، داسې ناممکنه خو نه ده. امام ابن جوزي وایي نو دا پوهېږې په خبره باندې که نه. فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل، هر کله چې راښکاره شو رب د ده للجبل دې غر ته، څنګه چې د الله تعالی شان دی. موږ ته خو نوره پته نشته، موږ خو بیا داسې پسې دی ځو بس. الله تعالی ورته راښکاره شو څه معنا ده، بس موږ پرې نور نه پوهېږو. جعله دکن، وی ګرځو دې لره دې غر لره ټوټې ټوټې. وخر موسی صعقا، او پرېوت موسی علیه الصلاة والسلام بېهوشه پرېوت. فلما افاق، کله چې را بیدار شو، قال دوی سبحانک، ته پاکې، تبت الیک، تا ته توبه وباسم، وانا اول المؤمنین، او زه اول د ایماندارو یم. په دې خبره باندې زما اولنی ایمان دی چې ته په دنیا کې نشي لیدی کېدی، په دنیا کې نشي لیدی کېدی. دا مطلب شو. دا خبره خو موسی علیه السلام ته معلومه وه چې الله تعالی لیدی کېږي، په دې خو د هغه عقیده وه.
خدا په قیامت کې او اوس راته پته ولګي په دنیا کې نشي لیدای کېږي په قیامت کې بل لیدای کېږي او حدیث پکې موجود دی تاسو به الله تعالی دا سوینه څنګه چې دا سوار لسم سپومې نه او دا څه بنوي یو بل ته تا خو چې زه ته وګورم هر سړی به خپل ځای نه ګوري ویني به دا حدیث او په دنیا کې چې د لیدو لپاره کوم شرایط دي نو هغه شرایط به په قیامت کې نه یلته دا خو شرایط د دې لپاره دي چې داغه نه نظر راوتنبیږي او داغه یو رنګ یو غتا ته مخامخي او دا یو دا شرایط په دنیا کې دي د لیدو لپاره د مخلوق چې مخلوق ته ګوري نو دا شرایط دي چې مخلوق خالق ته په آخرت کې ګوري نو دا شرطونه ولا نشته دا ته چې کوم شرطونه وي دا قیاس د غایب په شاهد باندې دی دا د دنیا لپاره دا شرطونه دي آخرت لپاره نشته او د دې مطلب دا مطلب شو د دې وجه رستو بیا فلما افاق موسی علیہ السلام پریوت بهوش پوهیږي په خبره باندې فلما افاق چې کله را بیدار شو دلته علماء لیکلي دي بخاری کې حدیث ده نور علماء دا حدیث نقل کړي ابن جوزی نقل کړي قرطبی نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت پر ورځ زرا پاسم نو چې ګورم نو موسی علیہ السلام به ولاړی د عرش په خوا کې به ولاړی پوهیږي په خبره نو فما ادري ما ته پته نشتا فلا ادري افاق قبلي چې زمانه مخکې د هوش کې راغلی را پاسېدلی دی ام جوزیه بساق الطور او کنه په تور کې چې په د باندې کومه بېهوشي راغلې وه بس هغه پوره ګڼلی شوې ده او دلته د دې قیامت د بېهوشۍ نه دی څه شوی دی بچ شوی دی مستثنا شوی دی پوهېږې په خبره باندې چې موسی علیه السلام به د دغې فصعق من فی السماوات ومن فی الارض د دې نه بسۍ مستثنا به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه راپاسم نو دی به د عرش په خوا کې ولاړي زما ته پته نشته دی چې زمانه مخکې راپاسېد او کنه د سره بېهوشه شوی نه دی ځکه چې په دنیا کې یو ځل په ده باندې دا صورتحال راغلی و قال یا موسی الله تعالی ورته وی چې اے موسی علیہ السلام انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی ما ته غوره کړی په ټولو انسانانو باندې د خپلو پیغامونو په وجه او بکلامي او د خپلې خبرې په وجه فخذ ما آتیتک نو واله چې ما دله څه درکړو وکن من الشاکرین او شکر ګزارونه وکتبنا له او ولیکل موږ دله دپاره فی الالواح پرې تختو کې داسې تختې ورسره وي د ګټې به وي یا د اوسپنې وي پوهېږې په خبره باندې عام طور خلک وي دا د ګټې وي او په هغې باندې لس احکام عشره اوس په د یهودیانو کې ډېر مشهور دي نو هغه احکام عشره دی په دې تختو باندې لیکلي من کل شین د هر ضروري شرعي حکم نه من کل شین معنا دا چې څه پکې وو من کل شین معنا دا چې پیغمبر د دین د بیان دپاره پیغمبر د حرام او د حلالو د بیان ده نو شرعي ته په شریعت کې چې کوم څیزونه د هغې دپاره ضروري وو نو هغه موعظة نصیحت پکې و تفصیلا لكل شیء او پورا بیان دار یو شی د حرام او د حلالو خذها بقوة نوی نسب طاقت باندې مطلب دا دی چې بجد وحزم خپر اشتیاو باندې خپر سنجیدګۍ باندې وامر قومک او خپل قوم ته حکم وکړه یاخذوا باحسنها چې د هغې باندې عمل وکړي په بهتره طریقه باندې عمل دا دی چې اوامر ضروري وګڼي هغه وکړي او د نواهیو نه ځان وساتي او بل څه چل وکړي په بهتره طریقه باندې عمل دی ته وایي چې بیګار نه کوي ښه په اخلاص باندې پې عمل وکړي بیګار دې نه کوي ځان دې نه خلاصوي احسان چې څه ته وایي احسان څه ته وایي ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک باحسنها مطلب دا دی څنګه چې مونږ ته ویل چې احسان په ښه طریقه عمل کوئ بیګار مه کوئ دا سأريكم دار الفاسقين زبوخم تاسو ته کور د فاسقانو د نافرمانو خلکو د دې دوه معنی دي یا دا چې داسې علاقې به تاسو وینئ چې په عادیانو سمودیانو عذابونه راغلي نو د هغې د انجام نه ځان بچ کړئ یو معنا ده او دویمه معنا دا ده چې زه به تاسو ته وښیم چې څوک زما د حکم نافرماني کوي نو انجام به یې څنګه بیا قیامت کې به راته پته ولګي سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق زه به واړم د خپلو آیاتونو نه کسان چې تکبر کوي په ځمکه کې په ناحقه هغې خلکو ته به زه د خپل کتاب علم ور نه کړم چې کوم تکبر کوي علم ورسره د چرګې امرم نه او خبرې دومره غټې غټې کوي چې ته به وایې چې دا چې ته افلاطون دی نو دې خلکو له به الله تعالی وایي چې د خپل کتاب علم ور نه کړم هسې به څه لګیا څه به وایي خو د کتاب علم به ورسره نه وي د قرآن د علم نه به دی محروم وي
وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ او کدی وین ټول معجزې لا یؤمنوا بها ایمان پې نه راوړي وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ او کدی وین لار د هدایت لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا نه نشي دې لره لار په دې سمه لار نه ځي وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ او کدی د ګمراهۍ لار ویني يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا پای باندې خصم رواني بیا د ګمراهۍ په لار سم رواني او د اسلام په لار باندې سمو نه دا مطلب شو ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا دا پدې ور دي درودون غړي د موږ آیاتونه وکانو عنها غافلين او دي دین به توجه دي غفلت اختیاري توجه نه کوي دی خو والذین كذبوا بآياتنا کسان درودون غړي د موږ آیاتونه ولقاء الاخرته ملاقات د اخرت حبطت اعمالهم د عملونه برباد دي اعمال به صحیح خدا برباد دي هل يجزون الا ما كانوا يعملون بدلن ورکړي کیږي تا مگر دا عملونه چې دي سکول واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا موسی علیہ السلام ته تور تلاړ د کتاب د پاره او دلته سامره ولګي د خلکو د خزو کالی راجم کړل اکالی خزو راجم کړل خپل یا پر دیو دا جدا خبره خپل به وایي په خبره خامخا دې ته ضرورت ده چې ته د بل چانه وراغستیو او د غلا الزام په لګي دا چې کوم رښتیا دي دغه پوره دي کنه د غلا الزام ته په ساجت ده چې ته د خلکو نه راغستیو او خپل کالی به وړ ډېر خلک نو هغه راجم کړو سامری ته ښه جوړ کړ دا به مخکې ردی چل ولادت وو نو ښه ته جوړ کړو سمندر په غاړه و درو اوس پونګې غوندې پکې کې خاو دا مونږ چې والو درې دا د غنمو دا تیغی نه دی کې بم څه چل کوس مال هغه چل نه راځي خو په هغه وخت کې براته نو پای کې وسه شی کټ کوټ به پکې وګه چې بیا به خو نو پیو غوندې به وکړو نو دا چې پونګې به پکې هغه مې خو دی چرته او سمندر په غاړه خو وای نو سورې بو دواړه طرفونو ته او د سمندر په غاړه بو پونګې به پکې پروت نو چې هوا به پکې راته نو کله به تیز ونه لوی بغ به وکړو کله به نری ونه کوټه به وکړو نو دا خو د سیده آسان کار دی او تم جوړولای شي نو بیا سامری بدبخت وی دا نو دا او الته خو د سخی عادت او الته خو په مصر کې خو د سخی عبادت کېده ګوساله پرستی خدای د پخوانه و نو دا گمراهی جوړ کړه او سامری چې کوم کنه دا د خازن لیکلی دی چې د نوم موسی وګدا قصه لیکلی تفسیر خازن نه ده خازن او دا سواوی دا د مدارک پر حاشیه باندې په خواره طالب علم په زمانہ کې مچرته کتل او بیا نه ده کتل نو پای کې یو څو شیرونه لیکل دي چې دا موسی علیه السلام سره بد شکل ډیر مشابهت او چې هغه بسنګ ګیره اخته جوړول د څه بداغو چې هغه بسنګ جامې جوړولې د څه بده سامری جوړولې نو دا یو طریقې جوړه کړې و ځان یې وته ډیر زیات نږدې کو لیکن چل پکې داو وایي دا سړی چې ډیر زیات دا ځان مشابه کې دي کې دن بل چلمي بیا دا څه خاص غرضی نو دا غرضی وګورو ته بیا موسی علیہ السلام الدلال او دورانه شو دا واتخذ قوم موسی او ونی قوم د موسی علیہ السلام من بعده رستلت لو د موسی علیہ السلام نا من حلیهم د کالو د قوم نه هم خو ضمیر د مذکر دی خو قالی د قوم معنا دار شي خزون د قوم نسبت دي ته وش عجلا خیتی ونیو جسدن اسیو بورتی و له خوار شو دا غی دا پار یو آوازو دا غی یو اسی آواز بے کون حلیون ویگی پا خبر بانی دا دا حلیون جمع دا پا دی جمع بانی بلا جمع چر تراغلی دا حلیون چی پا حلیون جمع شوی ندی مثال دا معلوم دے وی آو وی ثدیون پا سودیون جمع شوی دے ثدیون پا سودیون جمع شوی دے نو حلیون پا حلیون جمع شوی علم يرول دين غوري انه لا يكلمهم تدي وزر خبر نشكوله ولا يهديهم سبيلا او نو تسم لار خودشي اتخذوه نو په عبادت وني وكانوا ظالمين او دي غر ظالمان ولما سقط في ايديهم ارجل جدي پر خپل خبر باندې استومان شو سقط في ايديهم دا محاوره ده چې پیمان شو امام ابن جوزي وې د دې معنا دا ندمو پیمان شو بعملهم ورأو او پدای ولید انهم قد ضلوا جدي خو گمراه شو خو داغه بندگی کول دا گمراهی ده پدې پوښ قالوا نبي لا الا لم يرحمنا ربنا كثر ترحمون کی پمون باندې دمون رب يغفر لنا متبخنون کینا نكونن من الخاسرين شباب مونږه تاوانیاننا ولما رجع موسى الى قومه ارکل چې واپس راغی موسی علیہ السلام خپل قوم ته کتاب راوړ غضبانا د غصې نه ډکو اسفا او د غم نم ډکو ځکه الله تعالی وتعالى چې قوم گمراه شوی دی فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري قوم سامري گمراه کړي نو د غضبانا د غصې نه ډکو
او اسفا د غم نم ډکو خپه چې زما په ټول کار باندې خویبو واړول سیلاب پې راوست دومره موده ما کار وکړو او د پې سیلاب راوست هر شی وران دا مطلب شو قال وی بئس ما خلفتمونی بشک بد دی هغه شی خلفتمونی من بعدی چې تاسو کړی دی زما نه رستو زما د خلیفه په طور چې تاسو کوم کار دا ډېر بد کار تاسو کړی زه لاړم نو تاسو شرک شروع وکړو اعجلتم امر ربکم ولې تاسو تلوار وکړو جلدي مو کړه د حکم د خپل رب نه هغه میعاد د 13 ورځو په ځای 11 ورځې زیاتې شو نو تاسو باندې دومره جلدي راغله اوس اعجلتم امر ربکم تاسو جلدی وکړه د سنا د امر د خپل رب نه دا میعاد نم زیاتې وکړو څه مطلب دی چې ما ډېر وخت تیر کړو تاسو ګمراه دا دومره ډېر وخت دا 11 ورځې په زیاتې دومره ډېرې زیاتې وي چې تاسو د هغې په وجه ګمراه شو والقى الالواح او کېښودې دا تختې په نامناسبه طریقه په جلدې کې دا معنا به زه وکړم خیر دی لیکن عام طور باندې د القا ترجمه څه ده چې وایي چولې مولانا مدني صاحب هم دقه ترجمه کړې دا بل مې ته وښوده پوهېږې په خبره باندې الواح کو پھینکنا پٹک دیا الواح کو پھینکنا والقى الالواح نو القى ارزه کې اچولو ته نه وایي خو دلته معنا دا شوه علماء دا لیکلي دي ښه یوازې مولانا مودودي نه دي لیکلي مولانا حسین احمد مدني مرحوم هم لیکلي دي قال ابن عباس او لا پکې دا بل هم واوره چې عبدالله ابن عباس پکې څه وایي وی لما رما بالالواح رما څه ته وایي چې ویشتې بالالواح هغه تختې فتحطمت نو ټوټې ټوټې شوې نو دته به څه وی اوس نو رفع منها 6 اصباع وبقي 7 په اووه ویسو کې شپږ یې اوچتې شوې او یوه پاتې شوه تفسیر قرطبي وی ان الالواح تکسرت دا تختې ماتې شوې وي نو بد دا علماء دا خبره لیکلي دي والقى الالواح او کېښودې دا تختې په جلدې کې په نامناسب لکه یو سړی په جلدې کې یو شی ږدي نو بظاهر داسې ښکاري لکه ده چې داسې راواچولې په جلدې کې کېښودې دا تختې یا وایي چولې دواړه ترجمې ټیک دي کني نو مولانا مدني صاحب ولې لیکلې واخذ براس اخیه او وینیو دا سر د خپل رور یجرو الیه جزان تراخ کا سر یې مولیو او بل ځای کې ورته وایي هغه ورته وایي یا ابن ام لا تاخذ بلحیتي ولا براسي سر یې نیولی نو اخته به یې و غټ غټ اخته خو پیغمبرانو د سر هم پرېښودي دي دا خو ته چې په مخه پې چاړه وی واخذ براس اخیه او وینیو سر د خپل رورو یجره الیه جزان تراخ کا دا مطلب دا هارون علیہ السلام چې وکنه اکبر من موسی دا د موسی علیہ السلام نه سو غټو 3 کاله ته مشر لیکن په پیغمبره کې سليمان موسی علیہ السلام مشر او احب الى بني اسرائيل من موسی او د بني اسرائيل دا هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام ډېر خو دا موسی علیہ السلام لګ جلالی مزاج والا دی مطلب په مزاج کې لګ جلال دی او د هارون علیہ السلام په مزاج کې هغه جلال نو نو د دې بني اسرائیلو د موسی علیہ السلام نه هارون علیہ السلام سو زیات خو لانه کان لین الغضب ځکه چې د نرم مونډو دل ډیره زیاته غوسه نه ورتله غوسه به ورتله او ډیره به نه ورتله او موسی علیہ السلام له ډیره ورتله نو الله تعالی خو ته موسی علیہ السلام مشر ک بیا د مشر ته دی او هغه ته الله تعالی ته څوک مشر کو موسی علیہ السلام قال ابن ام د وی زما د مور زویا لکه پښتو کې وای د ابي زویا نو د ابي زویا وته ولې وای چې نرمي پکې را پیدا شي چې لکه دا ما اوستا خو مور یو ده نو دا ولې داسې چل کې ان القوم استضعفوني بشک د خلکو زه کمزوری کړی ما وکادو یقتلونني قریب و چې زه وجلې ما منې کړي خو زه وجلم فلا تشمت بي الاعداء په ما خوشاله و دشمنان ولا تجعلني مع القوم الظالمين او ما مگر د ظالمانو خلکو سره ته ما سره داسې رویه ساتي لکه چې دا ګناه مام کړي وایي او تا ما بایبل لیکلي مخکې یو حواله تعالی ما در کړې وه پر هارون علیہ السلام الزام لګولی دا خیر د عبادت ده کړی نعوذ بالله من ذلک ظالمان قال رب اغفر لي دوی ای زما رب ما وبخي ولي اخي او زما رور وبخي وادخلنا في رحمتك او دنك من بخبل مهرباني کې وانت ارحم الراحمين او ته بهتر رحم کوونکی رحم کوونکی نه دا مطلب
ان الذين اتخذوا العجل بشکا کسانو چې نیولې د اسخې په عبادت سينالهم غضب من ربهم وبرسیږي دي ته غضب د طرف د رب دینا وذلة في الحیات الدنیا او ذلیل والے په موجوده ژوند کې وكذلك نجزي المفترين دغه څه بدل ورکوم موږ کسان په الله تعالی دروغ جوړي والذین عملوا السیئات او کسان چې عملو کنا کارا ثم تابوا من بعد ابیادی رستوبوا باشي وامنوا ایمان وروړي ان ربک من بعدها لغفور رحیم بشک ستاره د دینه پس دایره لپاره بخون کې مهربان دی ولما سکت عن موسی الغضب ارکل چې سړه شو د موسی علیه السلام غصه د موسی علیه السلام غصه شو سړه شو نو اخذ الالواح نو دا تختې راواغستې وفي نسختها او داغي پاغه لیک کې داغي پاغه مضمون کې هدن هدایت او رحمت او رحمت للذین ذا کسان لپاره هم لربهم يرهبون چې دې خپل رب نه یریږي بیا د قوم وی چې یره دا خو ډیر زیات سخت احکام دي او دا بسنګ شي او دا بسنګ شي دا به موږ څنګه په عمل کوو نو موسی علیه السلام ته وی زه یو څو مشران ما سره راشي نو الله تعالی به تاسو به مخ کې وایي چې دا احکام دي نو کله ته بدلې نو ته به بدل کی کني نو دا خبره ته وایي چې دا تاسو نه منلو د پاره دی او دا به وای کوي زه چې زول پته ولګي نو ځان سره او یا کسان روان کړل ته کوه تور واختار موسی قومه او غرق موسی علیه السلام د خپل قوم نه 70 رجل او یا سړي د میقاتنا زمون د مقرر موقع ملاقات د پاره د مقرر وخت د پاره فلما اخذتهم الرجفه نو دی چل تراله او یا کسان الله تعالی وتوی چې دا کتاب علماء ور کړل او دا زما احکام دي او دا به منه نو دی موسی علیه السلام وتوی ني وامر هم دغه دینو وې دا خبره څوک کوي چې الله تعالی کوي موږ ته مخامخ را وخایا نو هغه نه په زلزلہ را نمړ شو بعض خلکو به نورم خبرې کړې دي یو داوا فقالوا دي خلقوي اللهم اعطنا ما لم تعط احدا قبلنا ولا تعطيه احدا بعدنا دا ویا کسان چې راغله خدای موږ له سره کې جنې مخکې چاله ورکړي او نیرستو چاله ورکړي نو الله تعالی وی تاسو نه برستو زړه لوی خلق پیدا کوم نو فکره الله ذلك الله تعالی دا خبره بدو غنلا دا نو دې مطلب دی دا وجه ده لیکن عام وجه خدا بل ده چې دی وی ارنا الله جهرت نه قران ویل ده وی ارنا الله جهرت خجی فلما اخذتهم الرجفه ورکل چې ونی ول دي زلزله رجفه زلزله حرکت شدیده قال دوی رب لو شئت هلكتهم اذا ما ربك استغفر خوین تاب هلاک کړی دی در من قبل دین مخي و ايا او زبدم هلاک کړی مطلب دا دی چې موږ راتلونو دا بنی اسرائیل په مخ کې به داخله کوم وجلی وي او زبدم وجلی وي نه په ما به تهمت او الزام نو او چې زه واپس لاړ شم نو قوم به ما ته وایي تاسو زموږ سرداران هلته بوتله ولته دې ټول مړه کړ نو دا خو یو بله فتنه جوړه شوه یو بله مسله راته جوړه شوه اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ولتب من هلاکه دا په هغه وجه باندې چې کړي دي بیوقفانو په مونږ کې بما فعل السفهاء منا د بیوقفانو د عمل په وجه به مونږ تبا کې دا یو څو بیوقوف لري کار وکړو خدا چې زو وصل دلار شمل ته یو بل مسله را پیدا شي نو دا خو ټول قوم غرق شي ان هي الا فتنه لدا دا علاقه ول د خلکو مگر داستا ابتلاء او ازمیخ دی پته ولګی دا طبيعت براجوند کې خدا دې یو سزا ورکړه تضل بها من تشاء او گمراه کې پدې ازمیخ باندې اسوت استایراد شي او تهدی من تشاء او هدایت پکې هغه چاته استایراد شي انت ولينا تزم سر پرستی فغفر لنا مونږ ته بخنو کا ورحمنا بمرحمک وانت خير الغافرین او تغرد بخون کو نه نو بیا الله تعالی راجوند کړو دا نورم په دلته خبرې کړې دي خدا غفر دا بیا وګدي ډېر زیاتی وقت لنا فی هذه الدنيا حسنه مقرر کړه موږ لپاره په دنیا کې خالت او په آخرت او په آخرت کې هم ادنا هدنا الیک موږ ته طرف ته روان یو ستاره ذات طرف ته هدنا الیک سمانا ده ستاره ذات طرف قال عذابي اصيب به من شاء والله تعالی وی خپل عذاب ورکو ما چا د ما اراده شي ورحمتي وسعت كل شيء او د ما رحمت فراخ لري او شتا فساكتبها للذين يتقون نسبه ولکم دا کسان د پاره یتقون چې د الله نه یریږي ويؤتون الزکاة وزکات ورکی والذین هم بآیاتنا یؤمنون چې دې زموږ آیاتونه باندې ایمان راوړي دا څوک دي چې په آیاتونه ایمان راوړي او دې لپاره رحمت ورکوم الذين يتبعون الرسول النبي الامي دا کسان تابعداري کوي دا پیغمبر چې هغه نبی دی او امي دی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل دا هغه پیغمبر دی چې دی ویني د زی سره لیکل شوی په تورات او په انجیل کې دا امي لفظ په يهوديانو ډېر بد لګیدو وليس علينا في الاميين سبيل نو الله تعالی د دې پیغمبر د پاره د امي لفظ بار بار وایي
او دی بنی اسرائیل یهودیانو ته دا وایي چې دا امي ټکی په تاسو ډېر بد لګي نو اوس کوم قسمت د دې امي سره تړلی شوی دی که جنت غواړئ او د خدای رضا غواړئ د دغه امي خبره به منئ او که د باندې بد لګي نو بیا جهنم ته ټینګ شئ نو بس په دې کې دواړو یو ته ټینګ شئ یا به دې امي خبره منئ که کامیابي او جنت غواړئ او چې د دې امي خبره نه منئ نو بیا به جهنم لځئ او مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل دی اوسم په تورات او په انجیل کې د محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې خبر شته لکه دا یو څو عبارتونه ما را نقل کړي دي یو قرطبي نقل کړی دی عمرو بن عاص وی والله زما د په الله قسم انه لموصوف فی التوراة د پیغمبر علیه الصلوة والسلام صفت په تورات کې لیکل شوی ببعض صفته فی القرآن ځینې پکې هغه هم دي چې کوم په قرآن کې دی چې یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین حفاظت کې د امیینو پناگاہ د امیینو دا پارا انت عبدی و رسولی دا پا تورات کی دی تا زما بندے و زما رسولی سمیتو کل متوکلا ما در لنم متوکل خودے دے لیس بفزن ستا جب سخت ندا ولا غلیظ او نا دے زڑ سخت دے ولا سخاب فی الاسواق پا بازارونو کے شور نکے ولا يدفع بالسیئات السیئة دا بدے بدلہ پا بدے نور کے ولیکن یعفو و یغفر لیکن عفا کی او بخنک ولن يقبضه الله او اللہ تعالیٰ بدے وفات نکی حتی یقیم به الملت العوجاء تردی چی اگا کوگ دن با پسم کی بأن یقولوا لا الہ الا اللہ چی خلق بلا الہ الا اللہ وی فیفتح بها اعینا عمیا نا اللہ تعالیٰ بردی پیغمبر پا وجبانے او دے ملت پا وجبانے بها دا ملت پا وجبانے رندی سترگی کلاو کی و آذانا صمن او غوگونا کانا و قلوبا غلفا او اغزونا چی اغا بندی نو دا پا تورات پا دے موجودہ تورات کی دی گورے ورطا خداون تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں میری مانند ایک نبی برپا کرے گا تم اس کی طرف کان دھریو استثناء تیرے بھائیوں میں دا بنی اسرائیل رو نسوک دی بنی اسماعیل دا گورو بل عبارت میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا استثناء 18 بل عبارت خداون سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوگر ہوا 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا دا سوک دے چھ لزر مجاہدین ورسر و مکہ معظم ترائے فتح مکہ کے پیغمبر علیہ السلام یادے چھ دانی نبیہ بدا سوکی بل عبارت دیکھو میرا بندہ جسے میں سنبھالتا تھا بڑا برگزیدہ جس سے میرا جی راضی ہے وہ قوموں کے درمیان عدالت جاری کرے گا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اس کا زوال نہ ہوگا قیامت پورے برد دعوت جاری دا اس کا زوال نہ ہوگا نداد یسعیا 42 1 اور 4 یجدونہو چدی ممی مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل لکلے شوید دی سرا پا تورات و پا انجیل کی یأمرهم بالمعروف حکم مرتقید معروف وینہاهم عن المنکر و بندیدنا رواونا ویحل لهم الطیبات او حلالی دید پارا حلال سزنا پاک سزنا ویحرم علیہم الخبائس و حرامی پریبانی پلیت سزنا ویدعو عنهم اسرهم او لرکید دینا بوجنا اسر بوج توی الذي یعصر صاحبه یعنی یحبسه عن الحرکہ دا والاغلال التي توقنا كانت عليهم جدیبان دا پاسو اغلال اغا توقنا جی پغاڑا کی پراتی یعنی اغا سخت احکام لکا مثلا توبہ بالا قبلی کی چیو بالملکے دیتا چیویلو فاقتلوا انفسکم كانت عليهم یا دا چی غنیمتون با اخرینا و سیزے با فالذین آمنوا بیا کسان چی پیغمبر بان ایمان روڑی وعزروه او دا تقویتو کی دل طاقتور کی دا سر مددو کی عزروه دا تعظیمو کی دا پتول کی گٹی واچئی ہاں جی دا پتول کے او دا قوت کے اضافہ کی ملگرتیائیو کی ونصروه و مددو کی واتبعوا النور اللذی انزل معه او تابداریو کی دا غیرنا چی دا سر نازل شویر دا قرآن اولائک هم المفلحون دا کسان اندی کامیاب دی قل ورتو یا ایو الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا بیا دا خطاب رخ عام دے دا مکی صورت دے کنا یا ایوہ الناس ہو نو مکہ کہ یا ایوہ الناس خطاب خو نہیں وہ دلتا پکی راغے ولی
ځکه پته لګي چې دا اوس اخرنی دور دی. اوس پیغمبر دا دعوت په بین الاقوامي مرحله کې داخلېدونکی دی. یا قل یا ایها الناس و ای انسانانو انی رسول الله الیکم جميعا، رسول الله تعالی تاسو ته ټول، الذي له ملک السماوات والارض، هغه ذات د هغه ذات رسول چې دغه لپاره حکومت د اسمانونو زمکه لا اله الا هو، د الله نه بغیر بل خدای نشته، یحیی و یمیت او ژوند کول هم لکول کیف امنوا بالله ورسوله، ایمان راوړې په الله او دغه پیغمبر چې النبی الامی، چې هغه نبی دی امی دی. امی معنا دا چې لیکل لوستل نه دي کړی. الذي يؤمن بالله، چې الله باندې ایمان لري، او کلماته، او د الله په وینا ایمان لري، د الله په وینا او په خبرو ایمان لري، او تبعوا تابعداري وکړه لعلکم تهتدون، چې هدایت بیا مې. ومن قوم موسی امه يهدون بالحق، او د قوم موسی علیه السلام نه وړل دا يهدون بالحق، چې حق طرف ته رهنمایي کوي، و به یعدلون، او پای باندې فیصله کوي. دا پکې هغه کسان دي چې مسلمانان شوي، یعنی آینده به مسلمانېږي. دا مطلب دی د الله تعالی په علم کې دا. وقطعناهم 12 اسباطا امما، او تقسیم کړو موږ دی له 12 ډلې. وقطعناهم موږ تقسیم کړو دی 12 اسباطا 12 اسباطا 12 اولاد خاندانه، امما ډلې 12 خاندانه شو. واوحینا الی موسی، وحی کړو موږ موسی علیه السلام ته اذ استسقاه، چې کله د الله تعالی نه اوبه غوښتې قوم، اذا استسقاه قومه، چې د قوم د دنا اوبه غوښتې، ان اضرب بعصاک الحجر، چې وها پر امسا باندې کاڼې، فانبجست منه 12 عینا، نو راوغولېدې د هغې نه دغه کاڼي نه 12 چینې. قد علم کل اناس مشربهم، هرې ډلې ته خپل ګودر معلوم شو. وظللنا علیهم الغمامه، او سورې کړه موږ په دې باندې وریځ. وانزلنا علیهم المن والسلوى، او راولېږل موږ په دې باندې ترنجبین او مړزان. کلوا من طیبات ما رزقناکم، ورته وایي موږ چې خورئ دغه پاک رزقونه چې موږ درله درکړو. ولا وما ظلمونا، او دی په موږ ظلم نو کړی، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن دی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي وو. واذ قیل لهم اسكنوا هذه القريه، او چې کله دی ته ویلی شو چې اوسېږئ په دې کلي کې، وکلوا منها حیث شئتم، دا هغه مخکینۍ خبره وه. او خورئ دغه کلي نه چې کوم ځای کې ستاسو خوښه شي. وقولوا، وایه یا اریحاو یا فلسطینو، وای حتوتن، الله تعالی زمون ګناونه معاف کا. وادخلوا الباب سجدا، ننوځئ دروازې دې ښار ته پاجزئ، نو نغفر لكم خطیئاتکم، وببخو تاسو ستاسو ګناونه، سنزيد المحسنین، او زیات بکو په تاسو کې نیکان خلق. وبدل الذين ظلموا منهم، نو په بدل کې واغستا کسان چې ظلم کړی و د دینه، قولا یو وینا غیر الذي قیل لهم، چې غیر وداغه نه چې ته ویل شوی وه. فارسلنا، نو د حتوتن په ځای باندې بل څه بلا شروع کړه، حنتوتن. فارسلنا علیهم رجزا من السماء، راولېږل موږ په دې باندې عذاب د اسمان نه، بما كانوا یظلمون، ځکه دي ظالمانو. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، دا د یهودیانو ته د خطاب رخ دی، ځکه چې مدینه منورې ته تلو نه بعد به بیا د یهودیانو سره خطاب وکړي. نو د مخکې نه دا تیاری ده. بني اسرائیل باندې دا لازمه وه چې د هفتې د ورځې احترام به کوي، لیکن د هفتې د ورځې احترام دی نه کوو. نو دا یو ایلا یا عقبه نوم یو ځای دی د دریاب په غاړه باندې، هغې کې مچیماران اوسېدل. نو دا میان به نیول او دې باندې د هغې کاروبار، خرڅول به، خوړل به، دا ټول کاروبار د دې دا و، معیشت په دې روان. او دا د الله تعالی نظام د هفتې په ورځ به ډېر راتلل. نو دې اول کې خو ورته به رو رو لږ ورته زړه به ورته ټینګ کړه، بیا رو رو داسې سوچ وکړه چې څه چلو سره وکړو، بانې مانې. نو هغه بانې بیا مختلفې دي، یا دا چې ډنډونه ولا جوړ کړل، بیا به بل ورځ رانیول، یا دا چې جالونه پې ور واچول، خو بیا به سبا له رانیول. خو په دغه ورځ باندې څه نه څه خارښ په دې لاسو کې و، څه به یې کول. خلک بیا درې ډلې شو، اول 2 ډلې وو، ځینو خلکو دا ګناه کوله، ځینو نه کوله، او خلک یې منې کول. بیا چې چا منې کول، څو ورځې تېرې شوې، دی بیا هم نه منې کېده، زړور شو، بیا یې کلاو نیول. نو دا کوم خلک چې آمرین او ناهین، نو دې کې بیا ځینې خلک ستړي شو، یاره هسې نه منې کېږي، نو څه پې کوو. نو خلک 3 ډلې شو. یو هغه ډله شوه چې دا ګناه یې کوله، بل هغه ډله شوه چې خلک یې د ګناه نه منې کول، درېیمه هغه ډله شوه چې هغه په کې چپ ناست و، غلي ناست و، هېڅ کار یې نه کو. نو عذاب راغی. چې عذاب راغی، نو قرآن وایي چې چا د ګناه نه بندول کول، دا مې خلاص کړو، او چې چا ظلم کو، هغه مې برباد کړو. اوس ظلم چا کو؟ نو ظلم دام و چې دا هفتې په ورځ میان نیول، او ظلم دام و چې ښې لیدل چې خلک ناروا کوي او خلک یې نه منې کول. د بعضې خلکو خدا رایه ده چې دا چې کوم پکې چپ دي، د دین الله تعالی چپ پاتې شو، پته یې ونه لګېده. خو د آیاتونو نه داسې معلومیږي، لکه یو آیات کې الله تعالی وایي واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. بل ورځ تا ته ما په سورة مائده کې هغه د حضرت ابوبکر صدیق خبره وکړه چې ان الناس اذا رأوا الظالم ولم ياخذوا على يديه اوشك الله ان يهمهم بعذاب من عنده.
نو چې خلک ویلي چې ظالم ظلم کوي او دی نه منې کوي نو دی هم پکې غلط ځکه چې دا نهی عن المنکر نه کولم دا هم ګناه ده که نه یوازې میان نیول خو ګناه نه ده دا نهی عن المنکر نه کولم څه ده دا هم ګناه ده واسألهم او تپوسو کر دے خلقنا ردی د چپ کولو د پارا عن القريه التي دا کلی مبارک كانت حاضره البحر چار دریا پغاړه او قلزم پغاړه از یادون فی السبت کدی زیاته کو په د خالد ورځ په احترام کې از تاتيهم حیتانهم چکل برات لدی ته دیغه حیتان یعنی مئی یوم سبتهم شرعا د دې د هفته په ورځ باندې پډاګه و یوم لا یثبتون چې په کوم ورځ به خالی ورځ نه ولا تاتيهم كذلك بیا بداس نه راتله د الله تعالی امتحان نبلوهم مغدي ازميل بما كانوا يفسقون پاغه طریقه چې دی په کومه طریقه نافرمانی کولا بل متا ته ویلو چې په چا کې د نافرمانه کومه وجهي نو الله تعالی ورته هغه شی ډیر مخه ته کوي کوم شی د سړي کمزوري نو الله تعالی په هغه طریقه امتحان لري دا واذ قالت امه منهم وجكلوا يودل پدی کی یوی ډلې پدی کی لمتعزونا ولنسیت کوي قوما اغه خلق ته الله مهلكهم چې الله تعالی غیر تبا کون کړي او معذبهم عذابا شديدا او یا دی عذاب ورکون کړي سخت عذاب قالوا نو دی نور ورته وی چا وته وی چې نهي عن المنکر کولا ورته صرف نهي عن المنکر ده و معذره الى ربكم د پاره د باندې د لټولو د خپل رب په دربار کې د بخنه چې د رب په دربار کې د بخنه یو باندې جوړ شي موعظتنا اداء عذر الى الله زکه وته نصیحت کې و بندوي چې د الله تعالی په دربار کې به بیا سوایو چې موږ څه کول او لعلهم يتقون کې دې چې دې تقوا اختیار کی فلما نسوا ما ذكروا به ارګل دې خلکو یې کاغه نصیحت چې دې تور کړی شو انجن الذين ينهون عن السوء مخلاص کړ صرف هغه کسان چې منع کول د نارواونه د معانی او مسله دې ذکر کړل وي سکوت په معرض د بیان کې بیاني حصر په ما بوینه کې سکوت په معرض د بیان کې چې د بیان زی الګه په گاډي کې سلور کا روانو اکسیډنټ شو څه چل شو نو یو کس پکې مړ شو نو دې معنا دا چې درې بچ شو کته نه ما خو یو مړ شو بلم پکې مړ دی نو ته خو یو مړ شو دا خو زیاده بیان په کار چې بده کې چې تا بیان کړل الګه یو پکې بچ شو دوه پکې بچ شو نو ته یو پکې بلم بچ دی نو ته خو چې دوه پکې بچ شو نو غلطه خبره کېته چې کم دی د بیان زیره پاره کې چې تا بیان وکړو نو دا په دې بیان شو شي کې حصر پیدا شو نو خلاص شو کو چې چا نه کوله او باقی غرق شو دایما واخذنا الذين ظلموا او ونمغا کسان چې ظلم کړو بعذاب بئس په یو ناکار عذاب بما كانوا يفسقون ذکر دی لا فرمانو اغه ناکار عذاب سو فلما اتوا ارګل جديد یاته وکو عما نهو عنه په هغه معاملې کې جديد منی شویو د کوم خبرونه جديد منی شویو په هغه معاملې کې زیاته وکو دا غینه تجاوز وکو دا پولونه منی شویو چې د دې پولونه باخوانه زیو دا غینه خلل فلما اتوا ارګل جديد زیاته وکو عما دا سنانه عنه چې دا غنه منی شویو دا غینه پس وره خلل قلنا لهم ورتو يكونوا قردة خاسئين شیطان شادوغان ذلیلا نو شادوغان ته جوړ شو دا وسنی شادوغان نه دي دا ځان نسل له غزان له بیا عمل شو درې ورځې پس واذ تاذن ربك او چې کله اعلان کړو ستاره رب جبد پیغمبرانو ليبعثن عليهم چرا لګي په دې خلکو په بني اسرائيل باندې الى يوم القيامه قیامت دوره پورې منغه سو کو يسوم سو العذاب چې رسي بری تنا کار عذاب نو دا بسو کی نو دا به کله د یورپیانی کله به هټلری لکه په هټلر چې وتا په جرمني کې په هولوکاست کړو حاجی او یا به مسلمانانو خو مسلمانانو اوس بیکار دي وته ویل دي چې ورشه عذاب ولا ورکه او سزا ولا ورکه نه ورکه ان ربک لسریع العقاب بیشک استرب سخذا زر عذاب ورکون کله چې کله اراده د عذاب کی دا وانه لغفور رحیم الله تعالی بخون کې مهربان دی وقطعناهم في الارض ومما وتقسيم کړه موږ دې په دې ځمکه کې ټوټه ومما قومنا څوک یو خوا لاړو د دې اړو د سره وطن نو معلوم دا هو د 1917 نه بعد دې ته د لګځای ملاو شو 47 48 کې بیا د خپل ریاست اعلان کني د کم وخت نواله د دې بیا 73 بیا د دې اړو زینو وقطعناهم في الارض 73 کړه په ځمکه کې ومما ډلې په دې اړو د سره قومیت او متحده قومیت وونه
منهم الصالحون ځینې پکې خلک هم دي چې ایمانداري ومنهم دون ذلك او ځینې پکې دي نه علاوه دي وبلوناهم بالحسنات والسيئات او موږ وازمیل دي بالحسنات په ښه حالت باندې والسيئات او په بد حالت باندې دواړه پرې راوستي لعلهم يرجعون چې دي را واپس شي حق ته فخلف من بعدهم خلف نو د دې مشرانو نه رستو فخلف من بعدهم راله د دې مشرانو نه راله د دې نیکانو صالحانو نه رستو خلف نورنا اهل خلق خلف دا لام چې پکې ساکن کې نو بیکاره خلق یو خلف دی یو خلف ساکن کول دا بیکاره خلق په دې باندې پوه نه شوې نا اهل خلق ورثوا الكتاب چې په میراث باندې واغستو دغه تورات یاخذون عرض هذا الادنى چې دې باغسته سامان د موجوده ژوند د ګناه په تور باندې د ګناه په تور د حرام او د حلال پروا به نه ساتله خو دولت حاصلو ويقولون او دا به بیا وی سيغفر لنا ما في براته وشي ګناه به وکړو زه خدای مهربان دی ما في براته وإياتهم مرض مثله کو بیا برا غری ته سامان دغه مخینی په شانته حرام بل مقبر اعلی یاخذوه بیا به واغستو توبه به نه استلی او زما فی بکی علم یؤخذ علیهم میثاق الكتاب آیا نه دا غست شوی دین مضبوطه وعده په دې کتاب کې الله یقول علی الله الا الحق چې دی بنوي د الله تعالی مبارک مگر حق خبره ودرسوا ما فيه او دی لسته او هغه سو چې په دغه کتاب کې دا مضمون په کې لسته او دار الاخرته او رستنه کور چې دی خیر غره دی للذین یتقون دا کسان د پاره د الله نه یریږي او دی خدای الله نه یریږي د دنیا مال به واستو افلا تعقلون ولتاسو دا عقل نه کار نه لې والذین یمسکون بالکتاب خدای په مقابله کې نور خلقم دي هغه کسان چې منګول لګي په دې کتاب باندې او عمل پکې واقام الصلاه او مز قائمي ان لا نضيع اجر المصلحين بشک مونږ نه ځای کو اجر دا عمل کوونکو واذ تقنا الجبل فوقهم دا چې کړه دي د تورات باندې دا معاهده الله تعالی او د تورات راولېګه او دی بیا مننه نو دا غر په الله تعالی اوچت کو د دې کیفیت سو مونږ ته کیفیت سو معلوم دی خو الله تعالی ما په اوچت کو کانه ذله تبع دا په سوره واذ نتقنا الجبل فوقهم شکل اوچت کو مونږه دا غر په دی باندې د پاسا کانه ذله تبع دا یو صایبان او یو سپرو وظنوا او د دې دا ګمان راغی یعنی یقین راغی انه واقع بهم جدا په اسرا پریوزی نو دای په زور به دا منه وای ګوره دی خو ځان ته مسلمانان وې کنه چې کافر وې نو بیا به زور نه کوو خو دې ځان ته مسلمانان وې چې مسلمان ځان ته خو بیا به پیغمبر خبره منې کنه خذوا ما آتیناکم ورتوی مونږ چې ونی سي چې صدل مونږ درکړه به قوت په طاقت باندې یعنی په مضبوطیا او په سنجیدګۍ واذکروا ما فيه او یاد کې هغه څه چې په دې کې دي احکام لعلکم تتقون دې د پاره تاسو د الله نه ویریږئ نتیجه واذا خذ ربك من بني ادم من ظهورهم ګوره د دې بني اسرائیل نه په دغه طریقه وعده واغسته خو د ټول دنیا د انسانانو یو بل وعده په ازل کې واغسته شوی ده هغه دا چې یا په جنت کې او یا په دنیا کې چا ودا په عرفات سره خوا کې ده وایي په خبره باندې نعمان چې ورته وي نعمان اعد ذکر نعمان لنا ان ذکره هو المسك ما كررته يتضرع نعمان یو درده د عرفات په خوا کې نو وي په دې کې ته غشته یا په جنت کې غشته والله اعلم خو به هر حال الله تعالی د دې آدم علیه السلام نه دا بچی په دې ترتیب پیدا کړ چې په کوم ترتیب دا اوس پیدا دی د قیامت پورې عقل ولا ورکو پوهه ولا ورکړه او بیا وتوی الستو بربکم زستا رب یم کنه ما نو ټول ورتوی بلا یو قسم پکې نوې چې نه اوس د دې خبره سمدا خو زمونه یې را خبره وای دې کې خو ډېر تفصیلات دي خو ساده خبره دار چې دا د څه ولکه د ایمان تخم چې ولا په دې مزغو کې ورچاو دا نن چې خلق د ایمان خبره ووري او تر میدان ته شي یو غیر مسلم دی خو چې ته د ایمان خبره وکي او پوپوي کې نو هغه وی الکه دا خبره خو بالکل ټیک ده د کم ځای نه وي د کم شي تخم چې په یو ځای کې نه دا غي ونه حالت نه کیږي نو دا د ایمان تخم چې د دنیا په کم ګټ کې په کم قوم کې په کم زمانہ کې چې دا د اوسه پورې د دنیا نه غایب نشه حالانکه په اسلام باندې او د ایمان پر او توحید په عقیده باندې څومره طوفانونه رااله خو تر نن ورځې پورې د دنیا د خطې نه د ایمان غایب نشو دا ولی ځکه چې د انسان په دماغو کې او د په زړه کې او د په خمیر کې د توحید او د الله تعالی د بندګۍ راتو خم پروت دی نو دا نه ځای کېږي اوس چې پیغمبر دعوت ورکي نو فورا هغه خلکو کې هغه زوړه خبره زړه خبره تحت شعور کې پرتی
هغه را بیدار شي دا خبره خو لکه چې ما چېرته اورېدلې وه دا خو لکه چې زما د زړه اواز دی نو دا د دنیا په هره خطه کې را پیدا کېږي د دنیا په هر نسل کې را پیدا کېږي او د دنیا په هره زمانه کې را پیدا کېږي او دا به د قیامت په ورځ پورې دا به پناه نه شي د دې وجې نه چې دا د خلکو نه يیر دی نو الله تعالی قرآن ته ذکر وایي ذکر خو یادولو ته وایي که نه وایي تا نه يیر دی ما ته در یاد پیغمبر ته وایي انما انت مذکر تی ورته یادوه نو دې یادولو ته ضرورت ځکه پېښېږي او چې دی ورته ور یاد کړي نو چې کوم خلکو فطرت سلیمي او په هغه تخم باندې ډېر غټ زنګ نه راغلی نو هغې ته فورا دا خبره داسې شي چې دی ورته اپیل د ده دا خبره ورته اپیل وکړي دا ولې ورته اپیل کوي دا داسې ده لکه چې تخم پروت خو اوبه ورته نه وی اچولی شوي چې اوبه ورته واچولی شوي بس هغه تخم تیغي شروع کړو په خبره تاسو ونه رسېدی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ بالکل همدغه شان یې را پیدا کړو مولانا مودودي رحمه الله وی په دې کې اړو تشبیهات او استعارات ته اړو حاجت نشته خو صفا داسې ووایه چې بس څنګه چې پیدا کړي داسې پیدا کړو او په دې کې څه بعد دی دا څنګه چې موږ پیدا کړي یو دا بعیده نه ده نو هغه خبره څنګه بعیده ده بیا مولانا دا وایي چې دا خو که دا وعده نه وی اخیستې شوې نو دا خبره به ډېره بعیده وي او چې اخیستې شوې ده نو دا خو عقل ته ډېره نږدې ده ځکه چې الله تعالی د چا نه د کوم شي مطالبه کوي نو په کار ده چې د هغې استعداد پکې نو دا خو الله تعالی ولا هغه استعداد ورکړه په حقیقت کې که دا معاهده نه وی اخیستې شوې نو دا خبره به قابل تعجب وي چې دا اخیستې شوې ده نو دا خبره قابل تعجب نه ده دا مطلب وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ او چې کله واغست ستا رب د بني آدم نه د اولاد د آدم علیه السلام نه د دې د دې شاګانو نه ذریتهم د دې دا بچي په دې ترتیب باندې دا په کوم ترتیب اوس پیدا کی واشهدهم على انفسهم او دی گواهان په خپل ځانونو باندې په خپل ځانونو گواهان کړي تاسو ځان پیژنئ دا على انفسهم چې عقل امکار کوي پوهه په خبره باندې خبرت پیژنې او پیژنو وی خنو الستو بربکم ولزم رب يم کنيما وی بلا ولنه شهدنا من گواهان یو ان تقولوا الله وجد باندې اوس گواه شوم دا کائنات میں در باندې گواه ان تقولوا يوم القيامه تاسبوای زکه چې بیا ونه وای د قیامت پورې چې ان كنا عن هذا غافل موږ د دې خبره نه خبر نو او تقولوا یا بتاسوای چې انما اشرك اباؤنا من قبل بشکا شرک کړه زمونږ پلارانو د دینه مخکي او كنا ذریه من بعدهم ومن اولادو بچیو د دین رستو افتهلكنا بما فعل المبتلون ولتم تباکه دا عمل پورې چې باطل پرستو کړي نو هر سره د خپل عمل ذمہوار دی وكذلك نفسر الآيات داسم په تفصیل باندې بیان او آیاتنا ولعلهم يرجعون او دې د پاره خلق حق ته واپس شي واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها دا یو بل د بنی اسرائیل په مثال کې یو بل د سړی مثال پیش کړي د سړی سوق دی نو عام طور باندې خلک وی دا بلعم بن باعوره دی بلعم بن باعوره دی یا بل سوق دی سوق وی دا امیہ بن سولت دی سوق وی سیفی بن راهب دی قرآن دا سړی نوم نه دی غسته خو دومره قدر ته خبره کوي دا صفات ذکر کوي دا د قرآن بلند اخلاق دي چې د سړی په ذات سره سکار نشته دا هغه د غلطو صفتونو مبارک خبره کوي چې داس خویره پچا کې پیدا نشي واتلو علیهم والولد خلق مخین الذي واقعات دا کس اتینا وا چې ور کړی موږ دته زموږ د آیاتونو علم فنسلخ منها دې تروته راوته لکه سرمن چې شین راوباسي سرمن ال ته پاتې شي وغه دغه دل تراوزي خیدل تراوزي یا ګډ فاتبعه الشیطان شیطان ور پسې شو شیطان هو په دې انتظار کیو چې کله وسړی آیاتونه فریدي چې په خپل کار وکم او زه ور سره مرګ شم او زه دې بل طرف ته تبا کم نو چې دا خو آیاتونه د الله تعالی چې د ګمراهۍ نه بچ کړي خو چې آیاتونه د پرې خو نو شیطان تخکار ملاو شو فاتبعه الشیطان شیطان ور پسې شو فکان من الغاوین نو شه د ګمراهانو ولو شئنا لرفعناه بها او کذا مون اراده وین مون بده دې آیاتونه په وجه اوچت کړي وي دغه وړي اوچته مرتبه وي دا مولا ور کړی وي ولكنه اخلد الى الارض لیکن دې متوجه شزمکتا یعنی پستی تلال دنیا طرف ته واتبع هواه او تابعداري وکړه د خواهشاتو فمثله كمثل الكلب حالت د پشان د حالت د سپیده ان تحمل عليه کته په حمله پکې کته په گزار کې نو یلحس نو بیام جبر او باسی او تترک او کته پریدي یلحس نو بیام جبر او باسی او کته په کله کانی گزار کې د پاکانی په منډه کې وېدان چې تګ نه اډو کې راواچو او کته شری بیام د سرازي بیام د ستما کې چې یره کچته مال بیا سره کی
نو د ټول مردغه د خېټه سره کار دی کده په غوخه موړ کې بیا هم چې په لار روان نو بویم به وای دشي بویم به وای په ډیران باندې مولانا مودودی رحم الله دلته ډېر زبردست انداز کې ردی ته یو تصویر کشي کړي ده زبردست او بیا ردینه بعد چې فارغ شي نو بیا څه کوي چې کین نو بیا څه کوي نو تاسو ته حرکت بیا معلوم دی پوهیږي په خبره باندې نو دا د سپید د دینه زیات ناکاره مثال بل نشي کېده دا ذالک مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا دا د حالت دا کسان دروژن کړي د آیاتنا فقصص القصص نو بیان تو که پورا بیان اللهم يتفکرون چې دې په کې سوچ کی چرتا دې بل طرف ته لاړ نشي عمل پیو ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا ډېر بد دی مثال په لحاظ سره خلک چې دروژن کړي د آیاتنا دا غي د بد مثالونه کله د خر کله د سپي اعاذنا الله من ذلك آیاتونه پر خودل خدا غچل وانفسهم كانوا يظلمون او په خپل ځانونو باندې چې ظلمونه کوي چې دروغجن ګڼي زموږ آیاتونه او په ځان ظلمونه کوي من يهد الله فهو المهتدي او سوچ الله تعالی او ته هدایت کیندا په سملار دی و من يضل او سوچ الله گمراه کی فاولئک هم الخاسرون دا کسان تبادی ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس او بشک تیار کړی د موږ د جهنم نه پاره ډېر انسانانو ډېر د پیریانو د انسانانو نه لهم قلوب د دې زونشتا خلا يفقهون بها پویږي پنا انسانیت پکې نشته ولهم اعین لا يبصرون بها او د دې سترګشتا خو ګوري پینا ګوره دا ښکارا غیا میا ډوډۍ موډۍ پینی خو هغه د انسانیت سترګې نشته ولهم اذان لا يسمعون بها او د دې غوګونه شته خو اوري پینا نور خبره پی اوري خو د حق دا پینا د انسانیت غوګونه اړاند دي اولئک کالانعام دا خلق زناور په شان دي بل هم مدل زناور نم ډیر خطر دي لاندې دي اولئک هم الغافلون دا خلق به توجه دي اخرت طرف ته توجه نه کوي ولله الاسماء الحسنى تاسو دي په ځای پرې دی تاسو د الله تعالی نه دا استقامت دعا غواړئ ولله الاسماء الحسنى او د الله تعالی خسته نمونه دي فدعوه بها د الله تعالی نه په دې خسته نمونه په وسیله باندې دعاګانې غواړئ دعاګانې ته په دې غواړئ رزق غواړئ و یا رزاق علم غواړئ و یا علیم امن غواړئ و یا مؤمن د ګناہوں بخنه غواړئ و یا غفار سنور د الله تعالی نه غواړئ و یا وهاب یا رزاق یا منان یا کریم یا رحیم وذر الذين پرید هغه کسان یلحدون فی اسمائه چې د الله تعالی په نومونو کې کوګواله کوي کوګواله دا ده امام راغب اصفهانی وی د الله تعالی په نومونو کې الحاد دا ده چې ان یوصف بما لا يصح وصفه به چې د الله تعالی داسې صفات ذکر کې چې هغه نه پکار او وثانی ان يتعول اوصافه على ما لا يليق به چې د صفاتونو داسې معنا وکړي چې د الله تعالی سره لایق نه ده نو دا شمک سيجزون ما كانوا يعملون بدل بور کړی دي تر دې عملونو وممن خلقنا امه او دا خلقونه چې موږ پیدا کړی دی وړل لا يهدون بالحق خلق ته هدایت کوي د حق مطابق وبه يعدلون او د دې مطابق حکمونه کو فیصله کوي مؤمنان والذین كذبوا بآياتنا کسان درو جن کړي د موږ آیاتونه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون موږ بری جهنم ته په طریقه نږدې کو په انداز چې دې په نه پويږي سنستدرجهم سنستدنيهم قليلا سنستدرجهم من داسې په طریقه دي نږدې کو دي جهنم ته من حيث لا يعلمون په طریقه چې دي په نه پويږي د دې د خیال لږ کې موږ د خدای خوخي او دي عذاب ته نږدې کی استدراج کله د سړی بدعملي ارمان ټول پوره کیږي دواګانې قبليږي خوشحالي وته ملاويږي د خیال لږ کې نه زه خیمه ادا په مسجد جهنم طرف ته رواني دې په دې نه پوي واملي لهم او دي لازم مهلت ورکم ان كيدي متين زما تدبیر ډیر مضبوط دی اولم يتفکروا ولذا خلق سوچ نه کوي ما بصاحبهم من جنان نشتر دی پرې مرګري باندې سپیریان ان هو الا نذير مبين پیریان په نشتا شیطانان خواله ناراضي وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون ان هو الا نذير مبين مگر يرون کې رخکارا اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض آیا دین ګوري پرې بادشاہي د اسمانونو د زمکه او ما خلق الله من شيء او هغه مخلوق چې الله تعالی پیدا کړل او انا په دې خبره کې عسى يكون قد اقترب اجلهم چې قریب ردي ترى نږدې باي حديث بعده يؤمنون فكما یو خبره باندې قیامت د قران نه بعد ایمان وروړي حدیث په دې معنا باندې خو حدیث دی کنه چې دا یو خبره ده د الله تعالی تر طرف نه وینا ده د الله تعالی تر طرف
من يضلل الله واسوچ اللہ تعالی گمراہ کی فلا هادی له د پاره بیا سوک نہیں لار خودن کے بنی ويذرهم في طغيانهم يعمهون او پری دی اللہ تعالی دی پر خپل سر کشے کے سرگردانا يسالونك عن الساعه ايان مرساها مکی صورت دے کنا قیامت خلق نہ منی تو بار بار منتوی قیامت براجو کله براجو زها اخران گئے نشي دا اوسه پورې را نه غي د معنا چې نه برازي نو ته وایې چې ته امریکا نه ویا نو ته خو اوسه پورې مړ نشوي نو ته نمرې نو دې بس وای او یاره ځکه نمره چې نیټه ملانه ده پورا بیا د دنیا ملانه نیټه نه ده پورا کنه چې نیټه پورا شو بیا براشي دا ته چا ویلي چې نیټه کومه یو ده اخو الله تعالی ته معلومه ده بل چاته نه ده معلومه يسألونك عن الساعة تپوس کی استان په بار د قیامت کې ایان مرسا کله برات کله وې د دې واقع کېدل ارسا يرسي والجبال ارساها دا بکله واقع کیږي ثابتيږي بکله مرسا السفينه چې لنګر انداز شي مرسا السفينه چې کشته لنګر انداز شي لنګر پیژنې ا ډوډۍ چې په خېږي هغه ته نه وایي لنګر هغه ته وایي الته کې با تړي هغه یو غټ غټي په کې اخته واچي زه وته معلومي یا دا چې کشته و تړي الته په هغه کونډای پاغه پورې وتړ قل ورته وایا انما علمها عند ربي بشکر د قیامت دراتلو هغه تاریخ خو زما در رب سره ده لا يجليها لوقتها الا هو نیک کار کوي په خپل وخت باندې مگر الله تعالی بس چې وخت راشي الله تعالی به ښکار کوي چاته تاریخ خینا ثقلت في السماوات والارض دا ډیره درنه خبره ده پر اسمانونو پر اسمکه کې پر کائناتو کې دا ډیره اهمه واقعه ده عظمه شانها لا تاتيكم الا بغتا نبراج دا قیامت تاسو مگر ناصابه برازي حدیث کې راغلي دي کنا وایي په خبره باندې ابو هريره جنو فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تقومن الساعه قیامت به قائم شي وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه یو سړی په دکان کې کپڑا لې هغه به تان خور کړی لا نرخ به نه کړي او قیامت براش دا ولا تقومن الساعه وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه یو سړی به خپل وخه او میخه بل وشلی او کور ته به پیرا وړي خلاص کلی به نه او قیامت براش ولا تقومن الساعه وهو يليت حوزه فلا يسقي فيه یو سړی به خپل هغه حوز او هغه خپل هغه ډند تالاب او ډند هغه به را جوړ کړی هغه به خټه مټه به پوری مګي سیمټ به پوری مګي لا وب به وته نه راوستي په دغه وخت به قیامت راشي او ولا تقومن الساعه قیامت به په داسې وخت کې پچا راشي وقد رفع اكلته الى فيه فلا يطعمها سړی من وړي جوړ کړی او خلیته به لا رسول نه په دې کې به قیامت راشي په هر علاقه کې په مختلفو علاقو کې بزان لزان لکه په یو ځای کې یو وخی په بل ځای کې بل وخی دنیا ده کنه په ټوله دنیا کې یو وخت نه کنه یو وخت د پیو د وشلو وخی بل وخت د ډوډۍ وخی بل وخت د کاروبار وخی پوهیږي په خبره کنه دین دا معلومیږي چې دا وختونه جدا جدا لري په دنیا کې نو یو ځای کې به یو کار کیږي بل ځای کې به بل کار کیږي او قیامت به پناسه پراشي يسألونك دا خلقستان دا سی تپوس کی کأنک حفی عنها لکه تب کوج لگون کے او تا دیر زیاد تحقیق و معلومات کون کے دا تاریخ پبارکی او تیاری ولا نکی قل ورتوا انما علمها عند الله بشکر علم د تاریخ د الله تعالی سره دی ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي قل ورتوا لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا زمالک نه د خپل ځان د پاره د نفع او د ضرر الا ما شاء الله مگر دا غشي الله تعالی غواړي ولو كنت اعلم الغيب او که په غیب باندې پوهیدل استكثرت من الخير ما مزان ډیر خیر جمع کړو په دنیا کې او ما مستنی سو او ما توجه تکلیف نه وراره رسیدله مثلا دا چې دا د افق واقعیا چې را بیا رستو نو پیغمبر علیہ السلام عالم الغیب نو دومره تکلیف او ذهنی تکلیف بہت ملاو شوی وي چې د خلکو الزام لگاو په حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې او نبی علیہ السلام خپاو نو چې علم غیب ور سره نو دا تکلیف بہت ملاو شوی وي نه به ملاو شوی ان انا الا نذير نیم مگر يرونکه وبشير نذير ورکونکه لقوم يؤمنون داخل کو د پاره چې څوک ایمان لري والذي خلقكم الله تعالی ذات دې تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو تن آدم علیہ السلام بیا بل مثال پیش کړي وایي په خبره ټول انسانان د یو آدم اولاد دي خو فرق پکې د ایمان او د عقیده په وجه باندې دی په بل وجه سو غوړه نشته خلقكم من نفس واحده چې پیدا کړی تاسو د یو تن وجعل منها زوجها او دغه جوړ نفس نه دغه جوړم پیدا کړه لیسكن الیها چې د هغه ته پنځ دی والبان سکون ورته ملاو شي چې
چې قرار ورته ملاو شي، سکون او خوشحالي ورته ملاو شي د هغې په نږدېوالي. فلما تغشاها هر کله چې دی فلما تغشاها هر کله چې دی د هغې سره ځان لشو. تغشا معنا ده چې هغې پټه کړه، په هغې راخور شو، مطلب مباشرت. حملت حملا خفیفا نو دا حامله شو په یو حمل باندې چې هغه سپکو. ابتدا کې خو پته نه لګي، فمرت به نو دا به ګرځېده را ګرځېده سره د دغه حمل نه، پته یې ورته نه لګېده. فلما اسقلت کله چې دا درنه شوه، رو رو چې دا ماشوم غټېده نو درنوالی پیدا کېده. دعوا الله ربهما دواړو دعا وغوښته د الله تعالی نه چې دې رب دی د دوی رب دی لئن اعطیتنا صالحا که تا موږ له صالح اولاد راکړو لنکونن من الشاکرین شو به موږ د شکر ګزارونه. دا د حمل دا زمانه خو داسې چې په دې کې د دنیا هېڅ قوت څه نشي کولی سوا د الله تعالی. بس په هغه وخت کې خو صرف الله تعالی ته ټولې دعاګانې چې الله تعالی خیر را پېښ کړي او خیر را پېښ کړي او دا دي او دا ټولې دعاګانې د الله تعالی نه غواړي، ځکه چې د بل چا پکې څه وس خو کېږي نه. خو بدبخته چې کله بیا پیدا شي نه بیا ولا کله یو نوم دی چې وایي دا فلانکي را کړی او کله وایي دا فلانکي په وجه راته میلاو شوی دی، او چې په هغه وخت کې نه بیا نو دا په هغه وخت کې دعاګانې غوښتې. لئن اعطیتنا صالحا که چېرته تا موږ راکړې یو نیک عمله صالح بچی لنکونن من الشاکرین شو به موږ د شکر ګزارونه. بس دې ځای پورې خو د آدم بابا خبره ختمه شوه. فلما آتاهما صالحا هر کله چې دوی جوړې له الله تعالی بیا سې صالح اولاد ورکو. آتاهما نه مراد یوازې آدم بابا او حوا نه یادوي، عام انسانان یادوي. تا ته ما مخکې څو ځله دا مثالونه ووایي چې خبره د یو شا روانه بیا ورشي بل خواله، خبره د پلار او مور روانه لاړه شي اولاد له، خبره د پیغمبرانو روانه لاړه شي امت له. نو دې کې هم دغه ترجمه ده. فلما آتاهما صالحا هر کله چې دې پلار او مور له الله تعالی یو صالح بچی ورکو نو جعل له شرکا نو دغه جوړې والا بیا د الله تعالی لپاره شریکان جوړ کړو فيما آتاهما پاغه څه کې چې الله تعالی ول ورکړي، الله تعالی ول ورکړو. نو دا پلار او مور بیا څه کوي؟ بیا زوی له کله څه نوم دي پیر بخش او کله ورته وایي فلانکی بخشو، وایي دا راته فلانکي را بخلی دی. نو دا دروغ رښتیا وایي. ځینې خلکو دلته دا ترجمه جوړه کړې ده او تفاسیرو لیکلي دي چې دا آدم بابا او حضرت حوا یادوي او چې زوی وشو نو وایي عبدالحارث نوم یې ورله کېښود او دا شرک فی التسمیه و. پیغمبران د شرک د هر قسم نه پاک دي، بس په دې باندې ځان پوه کړه. پیغمبران د شرک د هر قسم نه څه دي، خو دا ته په دې نه پوهېږې چې خبره یوه روانه وه، بیا وروسته خبره د اولاد شروع شوه. دا د آدم بابا خبره نه کوي، اولاد دا کار شروع کړو. د مکې خلکو ته نه ګوري او په دې زمانه کې د خلکو ته نه ګوري. مولانا مودودي رحمه الله وایي هغه پخواني خو لا بیا هم ښه چې د حمل په وخت کې به صرف د الله تعالی نه دعا وغوښته. دوی خو په هغه وخت کې هم د باباګانو نه دعاګانې غواړي او مزاراتو له ځي او د پیرانو نه یې غواړي. دا خو د هغې نه به ډېر غوره خوا دي. دا مطلب ده. فتعالى الله عما يشركون. دا مطلب ده. ابن جوزی خبر نقل کړه د عبدالله ابن عباس نو ما اشرك آدم ان اول الآية لشكر واخرها مثل ضربه الله. اولنې آیت شکر ده او دا آیت د اخرنې یو مثال دی چې الله تعالی مقرر کړ. دا د نور د دنیا د قوم عام خبره کوي. ایشرکون ولدی شرکی ما دا غس د الله تعالی سره لا يخلق شيئا دی شرکی د الله تعالی سره غشي چې هغه نشي پیدا کولای شي وهم يخلقون دی په خپل پیدا دي ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون او طاقت نه لري د خلکو د مدد او په خپل باندې ولا انفسهم ينصرون د خپل ځان مدد نشي کولای. وان تدعوهم الى الهدى او كثير ابلي هدايت طلا يتبعكم استا خبر ناوري او پتا پس نظر پسې کېږي سواء علیکم برابر خبره د پتا سبحانه ادعوتموهم ام انتم صامتون کتا سو رابله او کتا سو چپیه هغه تاثر نکي. ان الذين تدعون من دون الله بشکا کسان چې تاسو رابله سوا د الله نه عباد امثالکم دا خو بندگان دي تاسو په شان دي فدعوهم رابله فليستجيبوا لكم نو خبر دي تاسو مني ان كنتم صادقين کتا سو رښتینی په دې باندې لګزان پوي کا. کله کله قران مجید چې دا وی د الله تعالی نه بغیر تاسو رابله د دې درې مثالونه دي. کله کله چې دا وته وی نو دا بوت یادای هغه د لرګینا یا د وسپنینا یا د غټینا د سنجي جوړ کړي. کله کله دا خبره کوي، کله کله دا یو انسان خبره کوي باقاعده چې هغه انسان دی او د خلکو په خدای باندې نیولې لکه پیران او مولیان او لیډران چې خلکو خدایان ته جوړ کړي دي. او کله کله دا ارواح یادای چې د هغې په شکل باندې ثبوتان جوړ شوي
او کله کله دا مړه خلک یادې چې دا په قبرونو کې پراته دي نو دا به یادې چې ارزه ټول عمر به د مړو نه تاویږي کله کله به قرآن وایي تدعون من دون الله د هغې نه مراد به څوک پیران او مولیان او لیډران کله به د هغې نه مراد دغه بوتاني چې د ګټو نه جوړ شوي دي کله به د هغې نه مراد هغه ارواحي چې د نیکانو صالحانو په نوم باندې څه شی جوړ شوي دي پوهېږې په خبره باندې نو دا به مختلفو ځایونو کې مختلف څیزونه وي ان الذين تدعون من دون الله بشکا کسان تاسو رابلې سوا د الله نه عباد امثالکم دا د الله تعالی تاسو په شان بندگان دي فدعوهم دعوا आवाज تو کې فليستجيبوا لكم تاسو خبر دی واورین کنتم صادقین که تاسو رښتینی یې چې عباد امثالکم نه معنا دا دینه مراد په قبرونو کې رابلې دایا دي الهم ارجل يمشون بها اوس دغه بلم مثال پېښ کړي دا چې کې دې چې دینه مراد د بوتان رستو چې مثال وي نو دینه بوتان هم کې دې الهم ارجل يمشون بها ولد دي خپېشته چې په دې ګرځي ام لهم ايدي يبطشون بها او کړدي لاسونه چې پاغي نیول کوي ام لهم اعين يبصرون بها او کړدي سترګې چې پاغي باندې ویني یعنی کدا لاسونه دي پاغي عمل نشي کولای که خپې ولا است بوت له خپې جوړې کړي کنه نو پاغي تل نشي دلته سوار تجربه په اداره کې پرلط غزول شي ناشته او ګوتم بودو نو د ځان مچ شړل شي ام لهم آذان يسمعون بها او کړدي دا چې غوګونه دي چې پاغي اوري غوګونه ول جوړ کړی دي خو اوري نو دا بوت شو قل ادعوا شركاءكم مرتوا راو بل خپل شریکان ثم کیدونی بیا زما خلاف سازش وکي فلا تنذرون ما له مهلت مراکبه دا مطلب شو ان ولي الله الذي بشك زما دوست الله دې نزل الكتاب چې دا کتاب را لګل دی او يتولى الصالحين او د دوستی کې د صالحانو د نیکانو خلقو سره کوي ته سمشه ویل چې زمان دې استاد خو تاسو سره دوستی نه کوي خدای پاک والذين تدعون من دونه او کسان چې تاسو رابلې سوا د الله تعالی نه لا یستطيعون نصرکم دي طاقت نشته د مدد ولا انفسهم ينصرون او د خپل ځان مدد کولای شي وان تدعوهم من الهدى لا يسمعوا او کته رابلې هدایت تدیناوري وتراهم ينظرون اليك دا بوتان دي وتراهم او تبو تغوري ينظرون اليك لك دي چې تا تغوري وهم لا يبصرون خدي بيننا او دې لګیاره د دې عبادت او بندگی کوي خدا عبادت او بندگی چې کوي دا د ارواحانو په بنیاد باندې کوي چې د چا په نوم جوړ کړی دي د چا په نوم باندې دا بوتان جوړ کړی دي د تسجده ذکر لګو چې بیا به روح خوشاله شي او چې روح خوشاله شي نو سبا خوشاله شي بیا به الله تعالی خوشاله شي لکه دې چې وي قبر ته ځکه سجده کوم چې په دې باندې به الله تعالی خوشاله دا ناسبینان دی وي ناسبینان خذ العفو عملو کا په معافی باندې معافی خپل عادت جوړ کا واقعي دا ډېر خبره ده الله تعالی دې خو په مونږ کې را پیدا کی چې کمزوري بچانه کیږي او سړی وته څه کوي معافی دا ډېر خو دی خذ العفو عادت جوړ کا معافی کول خلکو ته په ذاتی معاملات وامر بالعرف او حکم کا د معروف خبرو دا شي خبره کوي چې خلک پیژني چې دا اوس خې خبره مونږ ته کوي خې خبره مونږ ته کوي دا مونږ ته خبره وینا وکړه واعرض عن الجاهلين ومخواله ود جاهلان ناسوق زدياني تو سره زد مکو واما ينزغنك من الشيطان نزغ او کچرته ورسي کی تاسو سره شیطان د طرف نه وسوسه چې ورته چا نه سکه مې سده دروغ وي ته دروغ نشي ویلې نه هغه به دروغ وي ته دروغ مو وایا دی به الزام لګی ته الزام م لګوا بهتانونه به لګی ته بهتانونه م لګوا شرارت به کوي شرونه به پیدا کوي ته شرونه م پیدا کوا دامن نفستعذ بالله نو تد الله تعالی په پناه کې ځان ورکړه ځکه چې انه سميع عليم بشک الله تعالی اوریدونکو پوهه ده ان کله کله په جګړه کې رد فائدہ ای ستا فائدہ به پکې نه ده په دې پوهه ده چې کله جګړه مې وکړو دا کار به خراب شي نو ته جګړه مکو ځکه ستا کار به خرابېږي دا خو نه خرابېږي دا خو په جګړه کې خیر ده خو په شر کې خیر ده ان الذين اتقوا بشکا کسان چې د الله نه یریږي اذا مسهم طائفه من الشیطان چې کله ورسېږي ته یو وسوسه د شیطان نه طائف پیژنې کنه طائف او طيف خيال توي قولي لطيفك ينسني عن مقلتي عند الهجوع كيما انام فتنت في نار توقد في ضلوع قولي لطيفك ودي خپل خیال ته دی وایا چې ينسني چې واپس شي عن مقلتي زمانه د سترګونه عند الهجوع د خوب په وخت کې چې ودکېګه منو د دې دا خیال را لپاره دماغ وتوي چې زمانه لګلا دا خیال دې لګا خوا کا ولی کایما انام چې ود شمه
فتنتفي نار توقد في ذلو چې په پښتو کې کوم اور بل شوی دی چې دا لږ څه شي غلی شي. شعرونه هم د عربۍ څه ویلي دي که نه؟ ادبیات وایه که نه وایه؟ ادبیات وایه. طیف خیال خبره باندې پوه شي. تعوبه خیال من سلیما کما یعتاد ضدین الغریم. پوهېږې په خبره ده خیالات. اذا مسهم طائف چې ورسېږي دې ته یو خیال من الشیطان د شیطان طرف نه یو وسوسه نو تذکروا بیا ورته خبره را یاد شي چې اوهو زه خو د حق داعي یم. فاذا هم مبصرون نو دی بیا حق لره لیدونکي حق خبره ورته فورا ښکاره شي چې په دې وخت کې دا د شیطان خبره ده او دا حق خبره ده پته ورته ولګي فورا. و اخوانهم اورونه د شیطانانو چې دي مرګره د شیطانانو چې دي یمدونهم دی راکاږي او دی ته خیسته کوي دا شیطانی یمدونهم فی الغی دی راکاږي په دې سرکشۍ کې یعنې سرکشي ورته ښکاره کوي خیسته ښکاره کوي. ثم لا یقصرون بیا دی کمی نه کوي د حق په مقابله کې. ثم لا یقصرون بیا د حق په مقابله کې دی څه نه کوي کمی نه کوي. و اذا لم تاتهم بآیة او چې کله ورته ته هغه معجزه را نه وړي چې دوی دنه غوښتلي نو قالو دوی به درته وایي لولا اجتبیتها دغه دې ولې را نه وړه دغه دې ولې را غوره نه کړه دغه معجزه به دې پیش کړې وی که نه. قل ورته ووایه انما اتبع ما یوحی الی من ربي خو تابعداري کوم دغه وحی چې ما ته کېږي د ما د رب د طرف نه. هذا بصائر من ربکم دا قرآن سترګې پرانېستونکي د لومړي طرفه د رب ستاسو نه. وهدن او هدایت دی ورحمت او مهرباني ده لقوم یؤمنون دا خلکو دپاره چې په ایمان لري. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا او چې کله قرآن لوستی کېږي نو غوږ ورته کېدی او چپ شئ لعلکم ترحمون چې په تاسو باندې رحم وشي. د دې آیت متعلق نورې خبرې مخکې تېرې شوې تا ته ما ویلو امام ابن تیمیه او المغني د ابن قدامه حنبلي په المغني کې اجماع په دې خبره نقل کړې دا په مانځه کې دی او چې څوک دا په خطبه کې دی نو ما بیا دراړه دا ووایي که نه چې په خطبه کې دی نو ته په خطبه کې ولې مقتدي ته وایې چې ته پاسه امام به خطبه وایي ته 2 رکعته وکړه هلته خیم بیا ته نه منې نو دې آیت مصداق څه شو بیا دا مطلب. فاستمعوا وغو تکیده وانصتوا چپ شئ لعلکم ترحمون چې پتا سره رحم وشي. واذكر ربك في نفسك او یاد خپل رب خپل زړه کې تضرعا پاجزه وخیفه او د یری د وجنه یو د خفیه نو هغه معنا پټ یو د خیفه نو معنا څه د یری ودون الجهر او د زورن لګ په کم من القول د وینا لکه مثلا تلاوت کې ذکر کې تسبیحات وینا په زور ما وای لګ په کم وای پکم بالغدو والآصال سبا و بیگا ولا تکن من الغافلین و مکی گده بے خبرنا. ان الذین بیشکا کسان عند ربک رشتہ رب خوا کی دی یعنی ملائک دی مقربین دی مرتبه اوچت دا لا یستکبرون عن عبادته تکبر نقید اللہ تعالی در عبادتنا و یسبحونه دا اللہ تعالی تسبیح ہوئی وله یسجدون او اللہ تعالی تسجدہ کی. سجدے پا قرآن مجید کی دا تلاوت سوار لستی سورت حج کی 2 دی ہوئے پا خبر بانی او دا نور سوار دام سجده ده. د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت دا سجده تلاوت واجب ده او د باقی نور حضرات لکه مالک او احمد پوهیږي په خبره باندې نو دا د دې په نسبت دا سنت ده. د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت عام وینا دا چې د دې لپاره هغه شرایط دي چې کوم شرایط د مانځه لپاره دي او 10 ولا شرط دي جامع پاکېدل ولا شرط دي رخ قبله رخ کېدل ولا شرط دي. لیکن د بعض حضرات په نسبت لکه امام بخاری رحمه الله او بعض نور حضرات هغه وی د دې لپاره دا ضروری نه ده. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قول پکې نقل کړی امام بخاری چې هغه وی چې په کوم حالت کې د بعد سجده براله نو په هغه وخت کې به مخ به قبله ته وو کبه نه وو او داس به وو کبه نو سر به ټیټ کو په دابه باندې به په سورلې باندې به او یا به پس کیو نو هغه طرف ته به مخ وہ سر بے ٹٹ کے صرف دا خبر ہے کافی گن اللہ. مولانا دا خبر ہے کہ احتیاط خو پدې کې دی چې امام ابو حنیفه کوم شرایط مقرر کړی دي نو هغه شرایط مطابق تدا او که څوک دا بل طرف کوي نو هغه ته بالکل گمراه نشي ویل ځکه هغه په پښت باندې هم صدر امام بخاری ته گمراه نشي ویل. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه صحابي دی هغه ته څه ویل شي نو دا خبره دا غیر رائے ده. لیکن عام رائے دا چې شدت تلاوت پاتې شو دا خبره چې دا خلک دا استرا دا سوال کوي چې د کیسټ نه سړی اوري نو دا څنګه ده. نو زما دا خیال لې چې کله تاسو تلاوت کوي او ته اوري نو سجده وکړه په ځمکه باندې او دا سوکه او سجده وکړه او کله کیسټ نه اوري په لار ته په گاډي کې کیسټ لګولې پای کې د سجده آیت راغی نو بیا که د عبد الله ابن عمر پر خبر عملو کې او اسهال ته سر ټټم کې او سبحان ربي الاعلى په زړه کې وې نو زم چې دا بکافي په زیر دې چې خلکو دا فتوا ورکړي په دې سجده کیږي نو وې دا سجده په لازمي کیږي. زما دا خیال چې کلم د سجده آیت راځي
هم خلکو خو د 61 په باره کې دا فتوا ورکړې ده چې په دې ډول سجده تلاوت نه لازمیږي خو زما دا رائے ده چې کم از کم د سجدې آیت راشي او ته سرم ټیټ نه کې نو دا خو ډېره نامناسبه خبره ده نو خیر دی که دا بله سجده د باندې زم نه لازمومه خو زما رائے دا ده خپل مې عمل هم دا دی چې سجده تلاوت راشي او په ګاډي کې سړی ناست نو کم از کم دومره دی وکړي چې سر دې هر طرف ته چې مخ کړی دی خو د سجدې په نیت د سر ټیټ کړي نو دا خبره هم کافي ده او زما په نس دا لازم هم ده ضروري هم ده او که بل مولوي صاحب درته وایي چې نه ده ضروري نو ستا خپله خوښه ده د هغه ومنه حاجي زه یو 10 منټه وقفه وکړئ خیر 10 منټه صرف اوبه مو به پکې وڅښئ